أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سورة البقرہ آیت نمبر سورة بقرہ آیت نمبر 17. منافقانو اوصاف بیانېدل. نو قسمه قسم منافقان هغه منګه په دې مخکې آیتونو کې وویل او داغي تعارف او داغي تذکره او داغي اوصاف او صفات بیان شو. تتمه بیان شي. یو مثال هغه ناری دی او بل مثال دا مائی دی. یو د اور مثال دی بل د اوبو مثال دی. قرآن کریم کې چې څومره مثالونه بیان شوي دي نو هغه 15 مثالونه دي. 15 مثالونه. دغه 15 مثالونه په دې ځای کې 2 مثالونه بیان شو. البته دا یو سوال لذي چې مثال الله تعالی ولې بیانوي؟ نو جواب دا دی چې الله رب العالمین د مزید وضاحت دپاره مثال بیانوي. مخکې صرف د منافقانو تذکرې وشولې او بیانېږي د دې دپاره چې کم خلک په دغې اوصافو باندې نه دي خبره شوي او کم خلق د دغه اوصافو نه ځان نه خبري او نه پوهیږي چې د منافقت او د منافق څه حقیقت دی. نو په دې ځای کې اوس الله رب العالمین د هغوی مثالونه بیانوي. 2 مثال دي. د دواړو تنویع دپاره دی. تنویع دپاره نو معنی دا شو دا یو مثال یو نوع دی او دا بل مثال بل نوع دی. یو نوع منافق د هغې دپاره اول مثال دی، بل نوع منافق د هغې دپاره د دویم مثال دی. 2 مثال شو. او دویم دار چې نه دا او په دې کې د تخیر د پاره دی. بس الله رب العالمین اختیار مسلمانانو له ورکوي چې کم مثال ولا بیانې، کاول ولا بیانې او کدا بل ولا بیانې. نو دا او بیا د و په معنا باندې راغلی دی. مختلفو مفسرینو د دې تطبیقات هم کړي دي. خو صحیح خبره دا ده چې دا اول نمبر مثال دی نو دا مثال د هغې منافق دی چې دا اعتقادي منافق دی، کافر دی. کافر اعتقادي منافق دی، کافر دی، بس د بعضې مفاداتو پیش نظر د مسلمانانو خواله راځي او نور په زړه کې دا قطعي منکر دی او دا اعتقادي کافر دی. په دې ځای کې موږ تطبیق د مثال چې کوو نو په دې الذي کې به خبره کوو. دا مثال که موږ د هغې منافق والو چې کم منافق اعتقادي او دارنګې قطعي منافق دی او کافر دی نو هم په دې کې 2 قسمه تطبیق د مثال کوو موږ. یو دا چې د الذین مراد موږ والو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا به موږ ولګو د مکې سره. څنګه به د مکې سره ولګو چې د الذین مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به دا معنا شي. مثلهم مثال او حال د دې منافقانو او د دې قطعي کافرانو کمثل الذي پشانت د مثال د هغې چا دی استوقد نارن چې اور یې بل کو. یو سړی دی اور یې بل کو او الله فرمایي فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. چې کله د اور دا غیر چاپېره زګونه روښانه کړل نو الله تعالی خپل نور بوتلو وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او الله تعالی په تیارو کې پرېښودل چې هېڅ بیا نه ویني. وې د دې مطلب دا دی چې د الذین مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې نبی علیه صلات وسلام په مکه معظمه کې اور بل کو. اصل کې د اسلام رڼا ده چې الله نبی علیه صلات وسلام په مکه معظمه کې قریشو ته او اهل مکه ته د اسلام دعوت ورکو. نو دا یو قسم داسې شوه چې چا اور بل کړی نو دا نبی علیه صلات وسلام دی. اوس کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اور بل نو ذهب الله بنورهم. په دې ځای کې ومنګه یو جمله په دې کې منګه مقدر راوباسو به داسې شي فلما اضاءت ما حوله
کله چې دا اور راولګېدو د خپل ماحول رڼا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم د اسلام دیو بل کړي وا دا دعوت خلکو په قبلولو باندې شروع وکړه ځای په ځای باندې خلک مسلمانان کیږي په قلار باندې مسلمانان کیږي نو سختی شروع شولې نو دې سکارو کو نو اوی کوشش شروع کو اطفئوا نور الله یا اطفئوا نور رسول الله دا معنا بشي دوی کوشش وکړو چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اور سکی مړ نو فلما اضاءت ما حوله کله چې دی اور رڼا کو ما حوله غیر چا پیرزه د دې الذی د دې کس نو اطفئوا نور الله یا اطفئوا نور رسول الله دی مړ کو د رسول الله اور او د اطفئوا معنا دا شو چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اور مړ کول شروع کړل ځکه دوی رکاوټونه واچول ځای په ځای باندې چا به ایمان راوړو هغه ته بلارې بندولې دا خود الله رب العالمین وینا دا چې کله الله پچا باندې یو نعمت وکي یو انعام وکي او دوی هغه قبول نکي او بے قدری او ناشکری وکي نو الله تعالی ته انعام اخلي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید کتا سو ناشکری کوي زما عذاب سخت دی نو الله رب العالمین سکارو کو ذهب الله بنورهم الله تخپل نور بوتلو پر رڼای ته واغستله ولی سیته واغستو نبی علیہ السلام ته الله تعالی چیرته بوتلو مکه نه مدینه ته بوتلو نو ذهب الله بنورهم دا معنا دا کوم رڼا چې الله رب العالمین د پیغمبر په شکل کې بل کړي وا چې په مکه معظمه کې د توحید رڼاګانې وي د رسالت رڼاګانې وي د اخلاق رڼاګانې وي هغه رڼاګانې الله رب العالمین بوتلی مدینه منورې ته نو مدینه روخانه شولا مدینه کې اوس او خزرج او هغه ډېر په تیزی باندې ایمان راوړل شروع کړل او په لږ وخت کې د مسلمانانو یو ډېر معتد به جماعت تیار شو د سعد ابن ربیع انصاری او د عبدالرحمن ابن عوف واقعه په کې تاسو بیا ملحوظ نظر به چې څنګه صحابه کرام تیار شو او انصاری مدینه راولګېدلو ان او مهاجرینو له خپل کورونو کې زګونه ورکړل بلکې عبدالرحمن ابن عوف د سعد وی عبدالرحمن ته زما اسلامي ورورې زما دوه ودونه دي زوی وی خزل طلاق ورکم او ورته وی چې ايهما شئت چې کوم استا خوخی هغه سبته نکاح وکي او وی چې زما دوه باغونه دي کم باغ چې ستا خوخي هغه بستا شي بل ما ته پاتې شي داسې خلک تیار کړل د ابو طلحه انصاری رضی الله عنه په شان خلک پکې پیدا شول چې میلمه راغې د نبی علیہ السلام میلمه کور ته لاړو بچی نهرو دکړل په خپل باندې خزه او خاون اسی خله چپی را چپی چې میلمه ته پته ونه لګي چې دا ابو طلحه انصاری خوراک کوي یا نه کوي او خزه او خاون او بچی نار نهور سملاستل او خپل ملمه مړ کو او دا غي په باره کې د عرش آیت را نازل شو جو یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه خدا رناګان الله مدینه ته بوتللی چې مدینه ته بوتللی وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پرې خودل الله دوی لره پتیرو کې چې سم نه نو پتیرو کې سپرې خودل په مکه معظمه کې هغه د ظلم هغه د شرکیات او د رسومات هغه د بد اخلاقی د بد کرداري هغه تیری وي او په هغه کې پاتې شول دې مثال نه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چې مکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اسلام رڼا بل کړله او دا غي دور رس نتایج حاصل شول ډیر خلک مسلمانان شو زی په زی باندې د مکه خلکو دا برداشت نکړله رکاوټونه واچول دا اوره ارادو ایطفئ نور الله یا اطفئ نور الله دوی رڼاګانې مړه کول شروع کړل د نعمت قدر په مکه کې خو ایمان او اسلام مکمل ختم شوی نه او څنګه الله تیری ویلي په دې معنا باندې بعض علما دې تطبیق ته کمزوري وي چې ترکهم فی ظلمات لا یبصرون دی په تیرو کې پرې خودل جسې نه لیدل حالن کې په تیرو کې مکمل نو پاتې شوی بلکې په مکه کې بیا مل ایمان او رڼا لا پاتې مسلمانانو هغه هجرت ونکو په مکه کې پاتې شول الله د مدینه مسلمانانو ته ویلو چې کم کسان هجرت نه کوي دا غوښه په تعلق هم نه ساتي په دیو جوانی په مکه کې دوه قسمه خلک پاتې شو د نوې معلومه یعنی دا غوي سره د سفر اخراجات نو هغه نشو راتللې تکلیفونه ورته نو دا ضرورت نور بنیادی تور باندې الله رب العالمین د مکه نه رڼا مدینه ته بوتلله او ترکهم فی ظلمات لا یبصرون د دینه مراد دا چې عام تور باندې خلک په تیرو کې پاتې شول عام تور باندې خلک په تیرو کې پاتې شول ورستو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټیک دراغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاتم تاریخ باندې پاتم کال باندې مکه فتح کړل او بیا د اسلام رڼا یې پیر خورش ولا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د مکې نه مدینه ته واپس تللی دی سره د دینه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه فتح کړی د مکه کې پاتې شوی نه دی مدینه ته لاړو یو تطبیق د مثال لا شو دویم دا دی چې د الذین مراد رسول الله مبارک نه دی بلکې د الذین په خپل منافق مراد دی بیا به دا معنی شي مثلهم
حال د دوی کمثل الذي پشانت د حال د غچا ده استوقد نارن چې بلې کور یعنی هغه منافق چې اورې بل کو منافق اور بل کو فلما اضاءت ما حوله کله چې روحان ما حول غیر چا پیر زې خپل ذهب الله نو الله تعالی بوتلو بنورهم رڼا د دوی نور د دوی الله بوتللا رڼا د دوینا رڼای ته بوتللا وترکهم پر خدل الله تعالی دوی لرا فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې نینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه تراغه منافقان رال او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رڼا واغستله ابتدایي تور باندې په نبی علیہ السلام ایمان راوړو نو استوقد نارن دا اوقدنا په استوقد کې مبالغه ډیره د باب استفعالم د مبالغه ده پر نو خپل د اوقد په کار دی ځکه استوقد طلب د بلول دی اوقد په خپل باندې بلول دی او په باب استفعال کې مبالغه وی نو استوقد نارن چې اوره بل کو مبالغه په کې صدا مبالغه دا چې موږ څنګه وایو کنه چې جو ګرجته ہیں وہ برستے نہیں ہیں کم ګوریس چې ډیر زیات غړزار کې نو باغې کې بیا باران نه دا منافقان ډیر تیزی دا په دې اول کې چرالل کنه تا به وی چې دا نوې نوکر وې زمرې نیسی داسې زور او شور سره او ځان ته کلک مسلمانان ویل په دې فیسبوک کې یو ویډیو ډیره زیاته چلیږي تاسو به کتلی چرته یو گاډي دغه خالی کیږي او دا غین خلک دا بوجه موجي راکوزي په دې کې یو سړی پکی کنه هغه کله د گاډي لمنډه وای کنه گاډي لا چالت ورشي ته به دا بوجه راکوزي الته اصل لاس د سخته پورته کوي بیا د غزن رامنډه کې داخله چې بکنځه کې بوجیک دی الته بیا رامنډه کې ولاسونه تش تشوړي راوړي او یو بوجي تلاس نه چي دغه مثال د منافقانو ډیر زور او شور سره دی د خپل رڼا بل کړه چې ور کله رڼا بل کړه ازو فلما ازوات ما حوله دی ایمان مل فائدہ او ایمان وې دا غوخه ګډه زیاته موسوسه د پیتی نه خي ایمان خو ایمانو کو د منافقت ایمانو هم فائدہ وا د منافقت د ایمان نه خلک ډېرې فائدې لري کنه د دې منافقت ایمان راولګي د دې فائدې ورکړي څنګه د بدر غزا وشوله غنیمت پکې میلاو شو د احد غزا وشوله خوشحالي وته میلاو شوله نبی صلی الله علیه وسلم به صدقات الفطر را جمع کړل دي پکې څور کړل زکاتونه د غواګانو ګړو بيزو براتل دي ته وګي سم میلاوي دله نو فلما ازواءت ما حوله کله چې الله رب العالمین د باندې دې فائدې ورکړلې ورور د دې حوصله خرابېدله دا کم شي چې بڑا چڑھا کر یو تحریک هم شروع شي بڑا چڑھا کر هر یو شی کله شروع شي دا ډېر زر زوال پذیر کیږي نو دی چې کله دا ایمان په تیزی باندې راوړ خروش باندې وو قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون دا خبري شروع کړلې بیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی د دې خلکو نمونه باقاعده خو دل چې دا پلانې منافق دی پلانې منافق دی د ایمان غرنا ورو په کمیدو شولا لګینا ور بل شوی د چې لرګي وته ټیم پټی مانک دی کدا بل پرس په ګیس باندې بلیږي چې په سلندر کې ګیس پروتي او کدا په تیلو باندې بلیږي په کار د چې تیل وته ټیم پټی باندې وراچي یعنی دا ور چې د النار تقتزي مادتن دا ور ماده غواړي کومه ماده ده کوم نو دوی ته چې کومې فائدې ملاوېدلې نو پاغه پیدو باندې خوشاله چې کله پیدو ورو کمې شولې ځکه نبی اسلام ته وخدل شول کنه چې نبی اسلام ته منافقان کله وخدل شول نو ظاهر خبر او داغي په ځای بیا بل صحابي ته ترجیح ورکول به اګنور کول داخله کو بلکې ټیم په ټیم خو نبی اسلام داسم کړی دي دا ان شاء الله په سورته التوبه کې راشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وخت په منافق باندې आवाज کړ یو ځ منافق حذیفه ابن یمان ته ردی کو نمونه خودل ایمان کمزور شو او بیا د خپل ایمان تجدید اړونو کو د خپل ایمان ته اعمال لسنګ چې ور څه غواړي ماده غواړي رګي غواړي ایمان عمل غواړي ګوري بغیر د عمل ایمان دا بالکل کمزور کی څنګه چلا ان هذه القلوب تصدع مراد نشو بنابر اول تطبیق دینه مراد شو موت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام الله وفات کو ذهب الله بنورهم الله پیغمبر وفات کو چې وفات شنو فی وترکهم فی ظلمات لا یبصرون الله پتیرو کې پرې خودل او اسم بیان لیدل ودقه دو قسمه د تطبیق منغو کو چې دا کوم منافقان دي نو چې قطعی کافر دي نو الذين مراد من بیا سو کو واغستو محمد رسول الله ته واغستو او چې منافق د مدینه ته مراد شي بیا د الذين مراد من منافق واغستو او د ذهب الله بنورهم نه مراد بیا من سو واغستو
د دې نه موږ مراد د رسول الله مرګ واغستو بیا نو ترکهم فی ظلمات لا یبصرون نبی علیہ السلام چې لاړو نو په تیرو کې پاتې شول ظاهره خبره وه د الله د رسول مرګ خو ډېر غټ نقصان و اگر چې د رسول الله د مرګ نه وروسته هم دین نه دی ختم شوی که هغه اعتراض سړی په اول مثال باندې کوي په دې باندې بیا راځي چې د رسول الله د وفات نه بس مدینه کې خو ایمان ختم شوی نه دی رڼا ختم شوی نه ده لهذا دواړه مثالونه ټیک دي کم مثال او کم تطبیق ته چا خوښي البته دومره وشوله چې د نبی علیه صلات وسلام د تلو نه وروستو یقینا کمزوري راغلی وه بخاري کې د حضرت انس ابن مالک حدیث دی ویل موږ چې رسول الله خخ کو که نه خخ هم کو ویل موږ د دې بیلچو نه لا خاورې نه وې توږلې چې زموږ د زړونو هغه کیفیات پاتې نشول کم چې مخکې وو ظاهره خبره و د نبی علیه السلام مجلس دی او بیا د ابوبکر مجلس دی نو ابوبکر ډېر لوی انسان دی او د رسول الله او د ابوبکر مجالسو کې خو ډېر فرق وي نو په قلاره باندې به خامخه په دې کې کمې راتلو اخر د بنو عباس او بنو امیه دور تاسو بیا لیدلی چې به پکې څه وشول نو ترکهم فی ظلمات لا یبصرون دا دوه قسمه تطبیقونه ما وکړل اوس ورته ګورئ اول د المثل لفظ راغلی دی مثلهم د مثل څه معنا ده نو د مثل مختلف معنی دي یو قرآن کریم کې مثل د وصف او د صفت په معنا باندې استعمال لري قرآن کې براشي ولله المثل الاعلى ولله الصفه الاعلى د الله لپاره اوچت اوصاف دي اوچت صفاتونه د الله دي نو دا د صفت او د وصف په معنا باندې هم استعمال شوی دی قرآن کریم کې یو دویم نمبر د وعظ او د نصیحت په معنا باندې هم لفظ د مثل استعمالیږي پاروي کې وضرب لهم مثل الحیات الدنیا نو وضرب لهم مثل الحیات الدنیا سورۃ الکهف کې چې راځي نو په دغه ځای کې همدا معنا ده د دنیا حال ورته بیان که لږ نصیحت ورته وکړه نو دلته مثل د وعظ او د نصیحت په معنا باندې دی دریم نمبر د حال او د حالت یعنی انسانی حالت په معنا باندې انسانی حالت یعنی زه په کم مثل کې یم په کم حال کې بیمار یم ړوند یم بینا یم خوشحاله یم خفه یم نو په دې معنا باندې لکه دلته چې راغلی دی مثلهم کمثل الذي دلته کې د انساني حالت په معنا نو معنا داسې کوو مثلهم حالهم کمثل الذي کحال الذي حال د دې په شان د حال د هغې چا د استوقده چې بلې کو نارن اورې بل کو هناك رجال قاعدون في الظلمات په دغه ځای کې خلک په تیرو کې ناستو نبی علیہ السلام دا یو جمله وسره مقدر راوباسه کمثل الذي استوقد نارا وهناك رجال قاعدون في الظلمات في تلك الظلمات او دغه ځای کې خلک ناستو په تیرو کې نبی علیہ السلام نه مخکې خلک لوریانې ژوندۍ خښولې د مور مقام پکې نو سودو زناګانې وي بدعملیانې وي غلاګانې وي ظلمونه شدتونه نو هناك رجال قاعدون في تلك الظلمات او څلورم نمبر قرآن کریم کې لفظ د مثل دا د قصې په معنا باندې قصه چاته قصه وکړه ولقد ضربنا فی هذا القرآن من كل مثل په دې قرآن کې موږ هر قسم قصه بیان کړې ده حکایات پکې دي قرآن کریم کې نو مثل څلورم نمبر د قصې په معنا باندې هم راځي نو اوس ګوره مثلهم حال د دوی د چا دا هم چا ته راجع دی مثل الذین کفروا نو هم کفارو ته راجع دی ځکه ضمیر مخکې مرجع غواړي او مخکې دغه کفارو د دې اعتقادي منافقانو تذکری شروع دي نو مثل الذین کفروا مثال د کافرانو اعتقادي منافقانو کمثل الذی پشان د حال د هغې چا د استوقده چې بلې کو نارن اورې بل کو اورې چې بل کو نور سکارو کو غیر چاپی رضی رڼا کو فلما نو پس هر کلا ازوات چې بلکو دی اور ازوات د ضمیر د هي راجه دی نار تا نار مؤنث دی ازوات چې بلکو ان ما حوله ازوات چې بلکو دی اور ما حوله اغزه چې غیر چاپی رضی دی الذین ما حوله کې هو ضمیر الذی تراجه دی د دې بلون کې غیر چا پیر ځای سکو روخانه کو څه مطلب به ان امنو اداوا چې ایمان راوړو دي خلک دی اور د غیر چا پیر زګونه سکړل روخانه کړ یعنی به ان امن الناس یا به ان امنو خلک ایمان راوړو وسکارې وکړو ارادو ايطفئوا نور الله دی را دا وکړه چې د الله د رڼا د سکی بلکی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم ذهب الله والله تعالی بوتلو بنورهم نور د دوی الله د دې نور بوتلو الله نور د دې بوتلو اسی دلته کې مخکې ذکر د نار دی او دلته نور ذکر کو
داسې پکارو ذهب الله بنارهم الله رب العالمین د هغوی نه اور بوتلو نو د نار په ځای باندې نور ولي وایو جواب دا دی یو جواب خدا چې دلته حقیقت کې خود اور ذکر نه دی دا خو یو تشبیه ده بنیادی طور باندې ایمان ته نور ویلې کېږي نار ورته نه ویلې کېږي الله ته د ایمان هغه طاقت سلب کوي دا معنا ده دویم نمبر دی بعض علماء دای وضاحت کړی دی چې اصل کې په اور کې دوه صفتونه دي یو پکې دی احراق یو پکې دی اشراق اور دوه کار کوي کنه اور یو کال احراق کې سوځول کوي دویم نمبر اشراق رڼا کوي نو کدل ته نار ویلې شوی نار ذهب الله بنارهم الله د دین اور بوتلو نو احراق هم لاړو اشراق هم یو مزيدي دا د کفار عقیده چې بس من ختم شو نو بیا خبره ختم شوله دلته نور زکه ذکر شو چې الله رب العالمین ته هغه اشراق بوتلو رڼا ختم شوله نور لاړو هغه اشراق لاړو خو احراق په ځای باندې پاتې دی چې دا منافقان به وسکل ته سوځي با څنګه به سوځي یا خو حقیقت کې احراق مراد جهنم ته وځي دوی نمبر دا ده چې اسلام به ختميږي نه اسلام به اوس مدینه کې ترقی کوي اسلام به اوس مدینه کې نور موجوديږي اوس به قبایل اسلام قبلې اوس به طائف ته یمن ته شام ته دې زګون ته ایمان زی اسلام بزی د اسلام په ترقی باندې ودی دن نسوزی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے په دې بنیاد باندې دلته ذکر د نور وشو ذهب الله والله بوتلو بنورهم نور د دوینا وترکهم پر خدل الله دوی فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون چری سمنینی ظلمات ذکر کړل جمع ذکر واستلا او ذکر کړلا چې دلته اشاره ده کثرت د ظلمات ہوتا چالت کی تیری ډیری زیات یو عین د کفر دا چې واپس ارتداد د ځان له ظلمت ته کفر ځان له ظلمت ته واپس ظلم تلاړو ظلم ځان له ظلمت ته اسلامی قانون لاړو او خپل قبایلی نظام ته واپس لاړو د ځان له ظلمت ده قوم پرستی پکې وا قسم تعصبات پکې په د عربو کې دا ټولي تیری وی الله تعالی پکې پرې خودل وترکهم فی ظلمات لا یبصرون الله پرې خودل په تیرو کې چې سمنینی دغه دواړه مثالونه ذهن کې والا کدا د نبی له سلام هجرت مراد شي نو مکه والا پاتې شول او کدا نبی له سلام مرګ مراد شي نو بیا د مدینه ټول منافقان دغه شان پاتې شول الله تعالی د درنا طاقت واغستو ایمان ته واغستو په دغه خپل رواجونو کې رسمونو کې په ځای باندې پاتې شول د ایمان شو صم بکم عمي فهم لا يرجعون دا صم بکم عمي دا په اصل کې د دې مخکې مثال لپاره تتمه ده یعنی چې الله رب العالمین د دې رڼا واغستله په کار خدا وا چې دې سره غم پیدا شوی وي د دې غوږونو کار شروع کړی وي او د دې سترګو کار شروع کړی وي او دارنګې د دې خولې کار شروع کړی وي زړیم سوچ او فکر کولای چې دا موږ څومره غلطي وکړله د خپلې غلطۍ احساس ورته ونه شو رجوع ونه کړله بلکې ښه کاڼه وړاندې شو او لاړله او په کفر باندې د هغوی خاتمه وشوله نو سمن یعنی هم سمن دوی کاڼه دي جمع د اسوم ده بوکمون دي چاړاګان دي هم بوکمون جمع د ابکم ده عمیون هم عمیون دي ړانده دي جمع د اعما ده فهم نو دوی لا يرجعون واپس کیږي د خپل ایمان ته واپس کیږي الله رب العالمین دې ته ویل کاڼه چاړاګان او وړاندو سوال دا دی چې دا خو نه کاڼه دي نه وړاندې دي نه چاړاګان دي الله ورته څنګه کاڼه چاړاګان او وړاندو ویل لکه یو حدیث کې راځي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت کم سړی چې الله یادې دغه مثال د ژوندي دی او کم سړی چې الله نه یادې دغه مثال د مړ دی مړو نو الله رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم هغه چاته چې هغه ذکر نه کوي الله نه هغه ته مړ ویلې دی په دې معنا باندې دوی حق نه اوري نو کاڼه شول اصل کې حق اوریدل دا سړی الله دې چې دا اوریدل کولې شي دا ټیک دی او حق نه وای نو دا چاړه شو او حق ته نه ګوري سوچ نه کوي او دا ذکرون شو نو دلته کې صم عن الحق بكم عن الحق عمي عن الحق دای معنا دا او اصل کې دا دی سمن یاد کو سمن خدا خو مشبہ به دا دلته نه مشبہ شتا او نه حرف تشبیه شتا اصل کې دی هم کا سمن مشبام لاړه حرف تشبیه لاړه صرف ذکر د مشبہ به دی د تشبیه بلیغ وي چې مشبام حذف شي حرف تشبیه حذف شي خدا د سره هم کا سمن هم کا بکمن هم کا عمین سمن دی دا کانو په شانتی دی بکمن د چړاګانو په شانتی دی عمین دړاندو
نو دینه واپس کېږي حق ته ایمان ته. دا مثال ختم شو. دویم او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. او خو یا د تخیر د پاره دی اختیار الله رب العالمین ورکړی دی اختیار دا او د و په معنا باندې دی. نو او کصیب من السماء دی مثال کې ګورو منګه دې مثال حاصل سره دام د منافقانو مثال له او د دین هغه منافقان مراد دي هغه منافقان چې کوم منافقان حیران دي یعنی دا د متحیر او د متذبذب منافقو مثال الله تعالی بیانوي. دا منافقانو چې دي د نبی علیہ السلام قال رااله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلسونو کې کېناستل او ویل چې موږ ایمان راوړو مسلمانان شول. چې کله مسلمانان شول نو د دې خیال داو چې په اسلام کې خوري فائدې دي مزید پکې بس دا غنیمتونه به یو نبی علیہ السلام د الله پیغمبر دی بس هر وخت به الله امدادي او سخت بنئ او دا منظم ګران کار نه دی او ذکر کولم ګران کار نه دی. نو په دیو جبانه دی را لو دی ایمان راوړو. خو قرآن کریم خو نو قرآن کریم د باران په شان باران نازلې دو د باران نه خوري فائدې دي. یقینا باران ډیر زیات کثیر الفواید شه دی. په باران کې څو فائدې دي صاحب وې یو فائدہ بګیدار کویان بډک شي بل فائدہ بګیدا دا چینه بډک شي درېمه فائدہ دا ک ګرمي باندې کړه باران کله کړه داسې باران وشي لکه څنګه چې پاغه 2009 کې کم باران شوی بیا کم سیلابونه راغلي داسې بارانونه هم کله کله راځي. داسې باران هم کله چې باغی کې تندرمي داسې باران چې باغی کې بریخي سړی ټینګې دی نشي چغي خلک وهي. نو کله کله به باران خپل شکل بدل کو په دې شکل کې به باران راغی. د ظلمونو ذکر به پکېو رسمونو رواجونو باندې بردو د دې په عادت او اطوار باندې بردو نو دا تیری وي او د دې استو ته دی بالکل نو تیار. یو سړی چې څنګه عادت شي کنه نو هغه عادت پر هودل ډیر ګرانی عادت بلا و بسم الله باندې هم ناوړي بیا. نو دا عادت بلا په بسم الله باندې ناوړي نو دا عادت بلاګانې وي په دیو جبانې دا تیاری براتلې دی باندې ډیر خپه کېدل چې دا خبرې به کې ولي کیږي چې دا خبرې دنه کولې خبرې. بعض خلک دی عالم سره ډیر زیاته مینه ډیر محبت یې وسره وي کله عالم د در مزاج خلاف خبر وکړي نو عالم بیا بدی شي. دغه مثال د منافقانو قران راتلو پیدا غستی خو چې کله په دې کې ذکر د ظلمات راغی نو بیا به وچره دا قران بس ناشنا ونی خبرې کوي نو بیا نه خو. دویم رعد په دې کې بغړ ګړو سو ګړو د دې مطلب دار په دې کې به سخت خبرې وي. سخت خبرې بداوي چې ګوره په پنځه شوخانو کې اوخ د الله په لار کې ور کوي دا هو ګړو دا هو ډزو یا دا چې په 13 ګړو کې به یو ګړو د الله په لار کې ور کوي غواګانو کې به د الله په لار کې ور کوي سلويخت بيزو کې به یو د الله په لار کې ور کوي سره چکله 7.5 تولو ته ورسېدل نو دا به د الله په لار کې به ور کوي 1:40 باندې سپینزر چې 52 تولو ته ورسېدل نو داسې وکوي حج له بزې په لکونو پیسې به لګوي زکات به ور کوي تاسو داړو په شکل روجي ونی سي په سخت ګرمۍ کې به روجي نه سي نو دا ورته بیا سخت کاریدل دا ورته بیا ګړګړ ښکاریدو. زواجر او تخاویب د جهنم ذکر پکې دی د غشان د قبر ذکر پکې دی د حقوق ذکر پکې دی نو دا رعد دا ګړګړ دی نه خو. او دریم برق بریخ نو په باران کې بریخ می دلته برق نه مراد دلایل دي د ایمان دلایل دي د حق عقلی نقلی دلایل. دا عقلی نقلی دلایل دا سيو چې خلکو ته به حق بالکل د ښکارا کو لکه بریخ چې وشي په دې بریخ کې خلکو لاري کوسی ویني د درې سيزونه بر دوی بیان خو خېدل نو سکار وکاو يجعلون اصوابعهم في اذانهم کله چې د باراني او تندري نو خلک سترګي پټي کی او په غوګونو کې ګوتې کیدي نو دی په داسې قسمه آیاتونه باندې بیا داسې تیرېدل غوګونو کې به ګوتې کې خودلې او سترګې به پټ کړلې بیا به د قران مجلس ته نه راتلل. ولی به نه راتلل ځکه کدا رسمونه رواجونه ختمي کدی دا حقوق او پاسداري شروع کی او دارنګ د ایمانیاتو دا مضبوط دلایل دی او تغوک کی دي نو دا خو دوی د لپاره مرګ دی ځکه دی ایمان راوړي او ایمان راوړل دوی ته مرګ ښکارېدو دلته حذر الموت چې راغلی موت د موت نه مراد اصل کې ایمان دی د زړه بیا ایمان ته مایل کیږي.
نو دیو په خپل غوګونو کې به ګوتې خودل یجعلون اصابعهم فی اذان من الصواعق حذر الموت. او دا صواعق چې دی صواعق د دې نه دا ټول تندرونه مراد دي. صواعق جمع د صواعقتون دا یو تندر ظلمات دی، دویم تندر رعد دی، او دریم تندر دا برق دی. دا ټول ته تندرونه ښکارېدل. نو چې تندر په باران کې را پریوزي نو ظاهره خبر دی چې په چا ولګي دغه به سیزي بیا، او چې ویسې زه خو مړ شو څنګه چې د تندر نه سړی ځان بچ کوي چې ما مړ نه کي. دی به د دغې آیاتونو نه چې باغې کې ظلمات دي، دغه آیاتونه چې باغې کې رعد دی، دغه آیاتونه چې باغې کې برق دی، د هغې نه به ځان ساتو. ولې ځکه په دې حقیقت چې کله سوچ وکړي دا بیا مؤمن شي، او چې مؤمن شو بیا خو به هر څه د خپل زړه نه مني. نو چې منافق د صرف د خولې ایمان راوړی دی، زکات نه ورکوي، روجې نه نیسي، او به صرف د خولې منافق دی، او که دا مؤمن شو دا ټول هر څه به بیا مني، دا ټول هر څه به بیا مني. هغه یو هندي ویل چېرته په شکال او د اړ دا میاشتې را نږدې وې نو چېرته ایمان یې راوړی و. نو خلکو له دا میټایان ورکولو، هارونه به ورته اچول. چا ورته ویل چې پته به دې به چا ولګي د اړو په شکال روژې را روانې دي، اوس مبارکۍ اخلي خو بیا به تا ته پته ولګي دا روژې به څنګه نیسي. نو دقه خبره ده چې دا روژې نیول خو بیا ګران کار و، دا خو مرګ و. نو الله تعالی وایي چې دی په خدا قرآن کې نشته. یا جهاد پکار دی، نه جهاد منسوخ دی، او هغه خبرې چې کومې سختې دي هغې ته نه دی تیارو. د حق ورکول دي نو هغې ته بیا نه دی تیارو. د خپل مزاج مطابق د قرآن کریم نه آیتونه ځان له رایلي. د خپل قرآن ایله شروع کېږي هغې ته وایي ودق، فتر الودق یخرج من خلاله. د وریځ نه چې کله جدا کېږي ودق ورته وایي. دویم نمبر چې کله دا وریځ نارمل وریځ سپینه وریځ چې هغې ته د غمام او غیس ورته ویل، غمام ورته ویلی کېږي. وزلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. غمام سپینه وریځه نارمل، د هغې نه چې کوم باران کېږي هغې ته بیا غیس وایي. غیس وهو الذي ينزل الغیث، الله هغه ذات دی چې دا باران راوروي. نو غیس هغه باران ته وایي چې عام نارمل سپینه وریځ راشي، غمام او د هغې نه باران راورېږي. دریم نمبر یو بل باران دی هغې ته سویب وایي. سویب هغه باران ته وایي چې دا وریځه توره را توره شي. تورې وریځې خلک وایي سپینه ورول کوي او توره یرول کوي. یرول دا معنا هم ده چې هسې سړی ویری باران نه کېږي. دا معنا دی چې په دې کې ګړ ګوړ دی او په دې کې د تندر را پرېوتو خطره ده. نو توره وریځ ده توره، او د تورې وریځ سره چې دا باران کله شروع شي دا هر څه پټ کې بیا، نو دغې ته بیا سویب وایي. غټ غټ څاڅکي دي، غټ غټ څاڅکي. یو د دې سویب سره بل قسم د هغې ته وابل وایي. وابل او سویب کې دا فرق دی چې وابل هغه باران دی چې په دې کې تیری دي، سویب او وابل هغه باران دی تیری پکې نشته، ډېر دی. وابل هم ډېر باران دی، سویب هم ډېر باران دی، خو د سویب څاڅکي هم غټ دي او بل په دې کې خطرات دي. او وابل چې دی نو هغه باران دی چې هغه د ځمکې د ضرورت مطابق هغه راورېږي. ان لم یصبها وابل فتول څلورم. او پنځم نمبر هغې ته تولن وایي. تول هغه باران دی چې یا مستقل د تول معنا ده پرخه شبنم چې ورته ویلی کېږي. او دویم نمبر تول هغه باران دی چې دا ابتدایي طور باندې کله راځي خلک باران نه دی په دې مخ باندې یو احساس کړي، دغې ته تول ویلی کېږي. نری باران یا کله چې عام طور باندې په دې اوړي کې باران وشي او دا باران د ختمېدو نه پس د انور راخیږي نو په دې کې لږ لږ څاڅکي او باقي د ښکاري، او په دې د قوس قزا چې ورته وایي او ځای دا سپینه او شینه او سوره او ګلابي رنګونه راځي، دغه کې لږ لږ باران د هغې ته بیا تول ویلی کېږي. او شپږم نمبر مطر دی. نو مطر د ټولو اقسامو ته ویلي. مطر هر یو باران ته وایي، که دا سویب دی، که دا وابل دی، که دا غیث دی، او که دا ودق دی، که دا تول دی، د ټول ته وشن بیا مطر ویلی کېږي. دا غټو څاڅکو والا باران دی چې په هغې کې تیری وي. نو او که سویبن یا حال د دې په شان دی د تیز باران دی، د غټو څاڅکو والا باران دی. من السماء چې دا د اسمان نه راورېږي. د سما معنا ما اسمان وکړه. دا دوه معنی د دې کېږي. یو خو دا چې سما وریځ ته وایي. سما ویلی کېږي څه ته؟ وریځ ته. وریځ ته ولې وایي؟ د وریځ مختلف نومونه دي. سحاب نوم دی، غمام د دې نوم دی، او دایم نوم دی چې دا سما ورته ویلی کېږي. سما ورته ولې وایي؟ امام قرطبي رحمه الله کل ما علاکا، کم شی چې ستا د پاسه دی، فاضلک او په تا باندې سوری کړی دی، فهو سما دی، د سما وایي. نو وریځ چونکې بره د زموږ نه په دې وجه باندې د سما معنا ده وریځ. نو مشهور معنی هم دقه ده او صحیح معنی هم دقه وریځ ده. البته که چا ویل چې بار د سما نه مراد اسمان واغستو نو دا معنا ګورې غلطه نه ده. من السماء معنا خو وریځ موږ هم کوو، دا راجحه ده. خو که چا دا معنا وکړله چې من السماء د اسمان نه وریږي
دا غلطه معنا نه ده. ګورې ولې نه ده؟ دا معنا ما په بخاری کې لیدلې ده، اگر چې په دې الفاظو په دې تعبیر نه ده. بخاری کې چې کوم حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تلو معراج په شپه باندې اسمانونو ته، نو جنت یې ولیدو. په جنت کې قسمه قسم نظاری کړي دي. نو حدیث کې راځي په جنت کې سلور نهرونه ولیدل، نهران ظاهران و نهران باطنان. دوه نهرونه داسې چې هغه ظاهرو او دوه نهرونه دا چې هغه باطنو. دا کم چې باطنو وي دا جنتی دي، او دا کم چې ظاهرو نو دا فرات او نیل، دریای نیل او دریای فرات ویل دا اصل کې دا نهرونه دي. نو دریای نیل او دریای فرات خو په ځمکه باندې بیږي. دې مطلب در چې هغه اوریجن او د هغې منبع چې دا د بره په اسمان کې ده، بره په اسمانونو کې ده. نو دا معنی هم غلطه نشي کېدلی که سړی دا معنا وکړي چې من السماء د اسمان نه. البته صحیح تحقیق هم دا دی چې باران وریږي دا د وریځ نه. د هغې دلایل دا دي چې هلته راغلی دی فتر الودق یخرج من خلاله، او د سحاب او دارنګې د وریځو ذکر پکې راغلی دی. من السماء د وریځ نه فیه چې په دې کې ظلمات تیری وي، فیه چې په دې باران کې ظلمات تیری پکې وي. د تیری کمی کمی کفر پکې ذکر وي، شرک پکې ذکر وي، منافقت پکې ذکر وي. دا تیری دي کنه. فیه ظلمات چې په دې کې تیری وي، ورعدون په دې کې ګړ ګړ وي، په دې کې د زکات حکمي، په دې کې د حج حکمي، په دې کې د جهاد حکمي، یا په دې کې زواجر او په دې کې تخاویفي، و برق په دې کې برېښناوي. سوچه دلایل د توحید په دې کې وي، سوچه دلایل. یجعلون دا خلق دی، یجعلون بمعنى یزوعون، جعل بمعنى وزع. یجعلون دا خلق دی اصابعهم گوت خپلې، دا استعاره ده. ذکر د کل مراد تی جز د مجاز مرسل سلیرش علاقی دی کنه 24 په 24 علاقو کې ذکر د کل مراد تی جز، ذکر د جز مراد تی کل دا کې دیش. حال او محل او محل او حال، اعتبار د معال، اعتبار د ما یقولو، حسب د مضاف وغیرہ وغیرہ. نو اصابعهم دا اصابعهم نه مراد څه دي؟ ګوتې نو رؤوس الانامل او رؤوس الاصابع ته مراد د ګوتو سوکې، ځکه ټوله ګوته به هغه کې نه راځي. د ګوتې دا یو بند پکې دا انمله انامل انمله پکې راځي، دا یو انمله پکې راځي. یجعلون اصابعهم یزعون اناملهم، دیګدي د ګوتو سوکې د ګوتو سرونه فی آذانهم په خپلو غوږونو کې. د دې معنا ګرځول نه دي کول بګار چې یجعلون ګرځي، ځکه د ګرځولو معنا اگر چې پښتو کې چې من که معنا د ګرځولو کو نو دا معنا د وضع معنا کو. یزعون یجعلون یوم ګرځي یا نږدې موږ دغه معنا کو. خو عام طور باندې چونکې عوام په دې نه پوهېږي، نو هغوی بیا دا په دې معنا وکړي چې ګرځي مطلب د ګرځول مطلب دی چې دا خلک تاوهي راتاوهي. نو بیا په دې اذان کې راغلي دي که نه چې کله سړی حي علی التین وایي که نه، حي علی الصلاة او حي علی الفلاح، نو هلته راغلي دي چې یجعلو اصبعیه د خپلې ګوتې به ګرځي. دا معنا ده چې ږدي به ګوتې به کېږدي. د ګوتو ښودو کې دا فایده ده چې سړی کله په دې غوږونو کې ګوته کېږدي او دا کله تلاوت کوي ډېر خوند ولري. خیال مې دا بعضې قاریان چې کله خوند کې راشي نو داسې چلو ته وکړي، څوک ورته داسې وکړي، دا اواز بیا دا نه اوري نو ډېر تیزېږي. او تم چې کله چاته اواز کوي او لري که نه په دې غوږونو کې ورته ګوته کېږدي نو دا اواز بیا ته تیز کوئ، ځان له بیا ډېر نه اوري. دغې فایده ده. نو دا عام امیان بیا دا وایي چې دا ګرځول غواړي نو هغه چې کله اذان شروع کړي نو دا ګوتې په دې غوږونو کې تاوهي سم د غوږونو ځان له خوږ کړي. داسې پکې ګرځول نشته. د دې نه مراد وضع ده، ښودل دي. جعل بمعنی وضع. یجعلون دا خلق دي اصابعهم د خپلو ګوتو سوکې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندرونو د وجې نه. صواعق جمع د صواعق د تندرونو د وجې نه. دا معنا ګورئ جمع د عام طور باندې پښتو ترجمې څوک کوي د تندر د وجې نه، تندرونو د وجې نه. صواعق حذر الموت من الصواعق، من اجل الصواعق. حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه. دا علت دی. علت ولې څه علت دی؟ دا کار ولې کوي؟ مفعول له شولا، ما وقع الفعل لاجله. فعل څه دی؟ جعل الاصابع فی الاذان. ولې کېږي؟ حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه. نو که کلام په حقیقت باندې حمل شي دا معنا ده چې د تندر د وجې نه خلک مري، او که مجازي معنا ته مراد چې دقه معنا مراد ده چې هغه دی چې الموت معنا المیل الى الايمان یا میل القلب الى الايمان، چې هغه د زړه مایل کېدل ایمان ده.
حذر الموت د وجه د یری د مرګ نه. والله الله تعالی محیط راګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لرا راګیرونکی دی. کم منافقان دي هغه راګیرونکی دی. دا یو قسم تخویب شو چې الله تعالی به جهنم ته ورچي. دا د دې مثالونو ما تاسو ته تطبیقونه وکړل او نور په ظاهر باندې خو تاسو پوه یئ چې عام تر باندې اورم سړی کله بل کې نو د اور پیدې هم دقه دي چره غیر چاپیره ځای رڼا کوي. یقینا نو چې کله اور ختم شي نو بیا رڼا چې کله لرګي ختم شي رڼا ختم شي. نو دا مطلب نه دی بلکې دا کم تطبیقونه چې ما وکړل دقه مراد دی. او د باران کیفیت په دې وجبانې بیان کو بده ځکه چې باران وي باران دی او د باران وریږي او په دې کې تیری دي. نو باران کې هم تیری وي لکه دا باران د شپې نو د شپې تیاره ده. دویم دا د ورېځې خپل یو تیره جوړیږي او د مصلادار او د تیز باران ځان له تیری د ظلمات وایو. بل په دې کې رعد او برق هم شته. حقیقت هم دار چې کله رعد او برق نو خلک خپل ګوتې په غوږونو کې ږدي ازنه تندر را پریوزي. او د باران سره تشبیه د قران کریم په دې وجه باندې ورکړی دا چې څنګه په باران کې پیدې دي د قصې په قران کریم کې پیدې دي. قران کې خوري پیدې دي لکه باران د باران راوريږي قران د باران راځي. باران چې کله پزړه باندې باران چې پزمکه باندې ولګي نو زمکه مختلف قسم زمکه ده. کبيخي وچ زمکه ده بخاری کې راغلي دي 3 قسم زمکه ده. یو هغه زمکه ده چې هغه بالکل پلین ایریا ده نو دا باران کې ستوبېږي خبره ختم شي. نو کله انسان سره داسې ده چې بالکل منکر ده د حق پکې اړو انابت او طلب نشته د پزړه باندې قران بیا اثر نه کوي. دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دویم زمکه دار چې هغه داسې کندي کندي نو باران چې کله راشي نو په دې کند کې باران رئیسار شي خلک داغې نه وګوري. نو بعضی زړونه داسې وي چې په هغه کې انابت وي خلک سختي نو داسې وشي چې په خپل خو په عمل نه کوي. دې مثال دغه عالم دی چې علم حاصل کو په خپل باندې کند دا او خپل په عمل نه کوي خو نور د خو د خیر شته کړو بیا هم خدای په خپل په عمل کنه کوي نو بل خو پیدا ور کوي کنه نو بل چې دی پیدا علي هغه د پکاته کې لګي او د سیموای چې علم بيخي پیدا نه کوي چې عمل وسره نه چې عمل وسره ډبل پیدا وکي او چې عمل وسره نه وي نو یو قسم پیدا وکي. او درېمه قسم زمکه هغه ده چې هغه سهل او نرم زمکه ده چې باران وشي هغه جذب کی او هغه کې سبا شینکې راوخیږي. نو زړه چې کله داسې قسم قران ته سړی کیږي چې دا مکمل د ضد نه او د تعصب نه پاک دی او خالص د انابت په نیت راغلی دی چې قران باندې اثر وکي. دا چې کله د قران کریم خبري اوري وزلې نرميږي ورورو او فورا د عمل ته تیاریږي او چې کله به د عمل زکوم کله به پاسم چې په دې پلاني آیت باندې عمل وکم په دې حدیث باندې عمل وکم او دا خزړه دی دغه وجنه الله رب العالمین تشبیه د باران سره ورکړه. درې مدادا چې باران کله وشي نو خامخ شین کې راخیږي. باران چې کوشي خامخ دغه فائدې وي او د قران به خامخ فائدې وي خامخ. بل دا د باران د کېدو سره سره پزمکه کې شین کې بر راخیږي نو باکله چې قران لاندې راځي او په زړونو باندې کله لګي نو هغه کې د نیکو جذبات راوچتيږي دغه فائدہ ده. نو الله رب العالمین تشبیه د باران سره ذکر ورکړه. په دې کثرت فواید کې الله رب العالمین تشبیه ورکړه. یکاد البرق یخطف ابصارهم. دا بعض علما خو لیکلي دي چې دا دریم نمبر مثال دی مستقل تور باندې. دریم مثال دی دام د عملی منافق مثال دی جو که دریم مثال شي به فائدہ داشي به تطبیق واورا چې دی منافق نه هغه منافق مراد دی چې یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. دې تطبیق داسې دی چې سړی شپه مراله تور تیاره ده د لار ورکه شوله نو وسکیږي چې کله پړه خوشي په دې باران کې برې خوشي نو په دې بریخ کې دا منډه کی چاره پلانې زې پورې ماته لار ملاو شوله یو منډه وهي تیز دلته کند نشته بیا چې کله وای دا هم کله باران کله دا پړه ختم شي تیار شي په ځای باندې ولاړ دی بیا یعنی کله چې بریخ راځي دا به کې منډه وایي او چې کله بریخ ختميږي نو بیا په ځای باندې ودرېږي. نو د دې مثال بیا دا دی چې د دین هغه چانس والا منافق مراد دی عملی منافقو چې کله مو ته په قران کریم کې فائدہ وي نو بیا مجلس راځي رښتیا وي د غربو جنگ دی چې کله قران کریم ختمي او په دې کې دیګونه میګونه د ماخام نه سوک ویني سبا په دې مدرسه کې ختم دی خیرات پکې دی په دې جمعات کې ختم قران دی مولوی صاحب قران ختم کړی دی نو الته کې سبا په پروګرام کې خټیک ټاک غني خلک ول راځي او چې کله په یو ختم کې وریجی میجی نه الوام پکې نه نو الته بیا کرسي هم نه ډکیږي تاسو کتلې دي کنه بیا خلک ناراضي. دغه مثال له دا د منافق نه خدا قران کریم د لتل پکار دی که خوراک شته او کنيشتا دا د دنیا فائدہ شته او کنيشتا هغه لتل پکار دی.
دا تطبیق د مثال شو. او راجح خبره دا ده چې دا دریم نمبر مثال نه دی بلکې دا اصل کې تتمه در دی دویم نمبر مثال. لکه صم بکم عمی دا د اول مثال تتمه وا په دې باندې هغه کمپلیټ شو او دا د دویم نمبر مثال تتمه ده په دې دا دویم نمبر مثال مضبوط شو او دا به مکمل شو. یکاد البرق قریب د چې دا بریخ یکاد البرق قریب د چې دا بریخ نو بریخ موږ معنا وکړه قرآني دلایل دي قریب د چې دا قرآني دلایل یختب و تخت ابصارهم د دې سترګې د دې نظرونه قریب دا چې دا بریخ راولېږي د دې نظرونه و تختی دا کم بریخ چې دی نو بریخ دومره تیزی دا د بجلی دا سپیډ ډیر زیات تیز دی او دا چمک ډیر تیز دی دا د انسان نظر ته نقصان رسي په دې جو باندې بریخ ته نه کتل پکار کله چې سړی گاډي چلے او دا لایټ و د مخامخ ډرایور فل کېم د طبيعه سنخ کار کوي یا دا ویلډر کله دا ویل کوي او د دینه دا کم چمک وزینو دی ویلډر ځان تسترګو د چشمې لګولي دا سترګې خرابوي یکاد البرق یختف ابصارهم قریب د چې دا بریخ ور دي نظرونه و تختی د دینه سم مراد ده دې دوه معناګانې دي. یو معنا خدا دا چې دا بریخ تداول نه کینی دا بریخ ته ځکه نه کینی سترګې ځکه پټي ک بریخ ته ټینګ شو او قرآني دلایل واغستل نو سبا خو بدل د کار کیږي چې سبا به جهاد لذي نو په جهاد کې ورته په سترګ باندې غشه لګي څوک به په تور باندې وي نو نظرونه به استو تختی نو ډېر خلک داسو جهاد له مجاهدین بلاړل په سترګ باندې به غشه ورغه سترګ به نظر استلاړو یختف ابصارهم قریب دا ځکه ناراضي دلته چې دا بریخ د خلکو نسترګي یا لسترګي من جهاد حکم دی. او دویم نمبر د یختف ابصارهم خطف الابصار کې نه د قبولیت الایمان نه دا معنا شو چې د بریخ دا کینی او دا دلایل په د باندې اثر وکي په سبب مؤمن شي چې ایمان راوړو بیا خو به در پر بیا مرګ دی ته تیار نه دی. یکاد البرق قریب د چې دا بریخ یختف وتختی ابصارهم د دې نظرونه دي سترګي کلما اضواء لهم مشوا فيه دا د منافق حال له کلما هر کلا اضواء لهم چرنا وکي دا قران لهم دویتا کلما هر کلا ادعا چرنا وکي دا قران لهم دویتا د ایمان دلایل ورته وخی مشونو دی رازغلی فيه یغه قران ته فائدې وته ملوي یا کلما هر کلا ازوا چرنا وکي دا بریخ لهم دویتا مشو دی بیا روان شي فيه پاغه کې لار پکې ممی و اذا ازلم عليهم کله چې تیار را ولی دا بریخ علیهم بدوی باندې قامو دی په ځای باندې ودرېږي وقفو او یا و اذا ازلم علیهم کله چې قران دی ته سخت خبرې شروع کی قامو په ځای باندې ودرېږي عمل نه کوي نو دوی د باران په دوران کې دوه کارونه شروع کړل کم کارونه سترګې پټ کړلې په غوګونو کې ګوتې ور کړلې نو الله تعالی فرمایي ولو شاء الله کلا غختله ولو شاء الله کلا غختله لذهب الله باغسته بسمعهم د دې غوګونه او ابصارهم د دې سترګې مراد څه ده طاقت دا اوریدو طاقت دلیدو یعنی ک الله غختله لذهب غسته بسمعهم د دې اوریدل او ابصارهم د دې لیدل به تیا غسته هوای ته غستل ولې ځکه الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. الله رب العالمین د دنیا دارالعمل جوړ کړی د خدای الجزاء نه ده نو ک الله رب العالمین ویلې وي چې دا کوم سترګې مې دل درکړې دي په دې سترګو باندې ته حق ته نه ګوري دا کوم غوګونه مې درکړې دي په دې باندې حق نه اوري نو زه ته واپس اخلما دا الله له حق بالکل حاصلو والله رب العالمین سر د دینا چې دې غوګونو نه فائدہ نه لي د دې سترګو نه فائدہ نه لي او بیا الله رب العالمین د دین د غوګونو طاقت نه لي د سترګو طاقت نه لي ولی ځکه چې دنیا دارالعمل ده او دارالجزاء نه ده ک الله رب العالمین په دنیا کې د څه کوله نو بل ذکر راځي ولو يعجل الله الشر استعجالهم بالخير ک الله رب العالمین د خلق له شرم په جلدی ور کول دنیا به ختم شي او دویمه دا ده چې الله رب العالمین که په هر سزا باندې په هر ګناه باندې فورن سزا ورکولې بیا په دنیا کې به انسانانو نه ځکه کل بني آدم خطا او آدم علیه السلام ټول بچي ګناهګار دي په ګناه باندې الله رب العالمین په دنیا کې سزا نه ورکوي دا الله رب العالمین آخرت ته ساتلی دي البته کله کله آثار الله چاته خي دا چانس یعنی نیک عمل کوي په نیک عمل ته فائدې ورکي او دا په اصل کې دا غیر نتیجه نه ده آثار د نیک عمل دي آثار او کله کله سړی ګناه وکي نو داغه وته الله تعالی وخی لکه د سی چې دا بچی د پلار نه پرمانه شي لور د مور نه پرمانه شي شاګرد د استاد نه پرمانه شي د استاد قدر نه کیدا د بخپل نه دی کړي نو دا د سینه د چې د الله بدل ورکو د آثار خودل دا مې ته نخي خو د نور ته سزا په دنیا کې نه آخرت کې ملاويږي وا دای مطلب دی ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء پر سبانه قدیر قدرت لرون کې ده الله پر سبانه قدرت لري
ان الله على كل شيء قدير، الله په هر څه باندې قادر دی. شی څه ته وایي؟ الشیء الموجود فی الخارج. د شرح العقائد کې دي کتابونو کې دا بحث د علم کلام کتابونو کې علما کوي چې شی موجود فی الخارج ته ویل کېږي، چې د څه شي وجود وي هغه ته شی ویل کېږي. نو آیا الله رب العالمین باندې د شی اطلاق جایز دی که نه جایز دی؟ دا یو مشهور بحث دی. د شی اطلاق په الله باندې جایز دی که نه؟ دلته موږ ګورو صحیح خبره په دې کې څه ده. دا شیء چې دی که دا د مفعول په معنا باندې راشي، د مفعول په معنا باندې، نو بیا په الله باندې اطلاق علما وایي نه دی جایز. او که دا د فاعل په معنا باندې راځي نو بیا به د الله باندې د اطلاق جایز وي. قل ای شیء اکبر شهادة عند الله، ورته وایي کم شی په ګواهۍ کې ډېر زیات اوچت دی، نو ورته وایي چې الله دی. نو الله په قرآن کې په خپله باندې په ځان باندې د شیء اطلاق کړی دی. پاتې شو دا خبره چې د شی اطلاق په الله جایز شي، نو ان الله علی کل شیء قدیر به څه معنا شي؟ جواب دا دی چې الله رب العالمین څنګه عالم په مخلوق دی، په خپل ځان هم عالم دی که نه؟ الله په مخلوق هم عالم دی، په ځان باندې د الله علم شته دی، لہذا د شی اطلاق په الله باندې جایز دی. ان الله علی کل شیء قدیر. وایه لکه آیت تلاوت وکړه. خلقكم من قبلكم لعلكم. اے الله خاص تا عبادت کو او خاص ستانه مدد غواړو. نو الله رب العالمین د هغه عبادت تاکید وکړو چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دغه رب عبادت ګورئ کوي دا پرې نه دی. رب العالمین صفات بیان کی چې الله تعالی او رب کوم صفات والا دی. دلاندې او بیان کی الله خالق دی، الله ځمکه پیدا کړې ده، الله اسمان پیدا کړی دی، الله باران راوړي، الله وریځې چلی را چلی. دا ټول صفتونه د الله دي. په دې حصہ کې د قرآن کریم توحید د ربوبیت په بیانېږي. یو توحید الربوبیه. توحید مختلف اقسام دي. توحید الالوهیه چې الله زمنګ الہ دی، الله زمنګ معبود دی، د الله عبادت پکار دی، هغه توحید الالوهیت دی. دویم نمبر هغه ته توحید الربوبیت. توحید د ربوبیت دی ته ویل کېږي چې الله زمونږ رب دی، یعنی دا باران څوک راوړي، دا شینکي څوک راوچتوي، دا سمندري چا روانې کړي دي. زمونږ عام طور باندې تبلیغ والا چې کوم توحید بیانوي هغه توحید الربوبیت بیانوي. توحید الربوبیت، نو دا توحید الربوبیت دی. دویم نمبر په دې مبارکو آیتونو کې با بیان النعم وشي. بیان النعم، نعم جمع د نعمتون دا چې الله رب العالمین په مخلوق باندې کم نعمتونه کړي دي، د هغې تذکره په دې کې کېږي. د دې سره سره الله رب العالمین به د توحید الربوبیت او د بیان النعم په وجه باندې به اثبات د څه کوي؟ اثبات د معاد به وکړي. اثبات د معاد یعنی د دې مرګ نه وروسته بیا یو ژوند را روان دی او د دې قبرونه به تاسو را پاسېږي، دې ته اثبات المعاد وایي. نو په دې بنیادي آیتونو کې دقت دوه خبرې دي. اصل کې توحید الربوبیت، بیان د نعم، او د دوانو په سهاره باندې د دوانو په سبب باندې به اثبات د معاد او اثبات یوم الاخرت وکي. دا معنا ده. یا ایها الناس، ای انسانانو. قرآن کریم کې اتلس مواضع کې یا ایها الناس راغلی دی. دا یا ایها الناس بعض علما وایي چې یا ایها الناس نښه ده د مکی سورتونو، خو دلته دا صورت مدنی دی او یا ایها الناس راغلی دی. یا ایها الناس، ناس د انسان جمع د انسان، او ناس او اناس. انسان ته انسان ولی وی؟ وما سمی الانسان الا لانسه ولا القلب الا انه يتقلب. انسان ته انسان دا د انس نه دی، دو وجې دي. یو دا انسان د انس نه دی، انس محبت ته وی، او انسان به محبت والا وي. رسول الله فرمایي المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مسلمان د محبت لوښی دی او په هغه مسلمان کې خیر نشته چې نه د چا سره مینه کوي او نه د ده څه څوک مینه کوي. یاس یو شی دی او دی چا سې نه لګي او بد نیت یې نیولی دی، دا مؤمن ښه نه دی. هغه مؤمن غوره دی چې هغه خنده پیشان دی او چې څوک ورته وګوري هغه ته رسي وخاندي، او چې څوک ورته وګوري هغه روڼ تندي باندې ورته وګوري، نو دا انسان د انس نه دی. دویم نمبر انسان د نسیان نه دی. ولقد عهدنا الى آدم،
هغه ځای کې راځي فنسیا ولم نجد له عزما نسیا نو انسان ته انسان بیا د نسیان د وجه نه وي او د انسان نه هم خبر ډېر زر یریږي انسان نه خبر یریږي یا ایها الناس و انسانانو اعبدوا ربکم عبادت وکړئ د خپل رب ابن عباس معنا کوي وحدوا ربکم د خپل رب عبادت وکړئ عبادت د رب وکړئ الذي اغا الله ستاسو دی اغا رب ستاسو خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی خلقکم چې تاسو پیدا کړی نو چې الله ستاسو خالق دی نو دا خالق د بندګۍ لایق دی موږ ته چا ویلی دي چې الله زمون خالق دی نو موږ ته قرآن ویلی دي کنه الذي خلقکم الله دا نقلی دلیل دی چې الله تعالی تاسو پیدا کړی دا یو لومبه دلیل دی چې الذي خلقکم تاسو پیدا کړی نو قرآن موږ ته ویلی دي رسول الله موږ ته ویلی دي بالفرض که الله رب العالمین موږ ته نه ویلې او پیغمبر نه راغله نو بیا هم د دې خبرې ګڼ دلایل موجود دي چې هغه د الله رب العالمین په خالقیت باندې دلالت کوي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي کنه که چېرته یو شپنکی دی او په غرونو کې اوسېږي چېرته ښار ته نه دی راغلی یو داعي ورسه نه دی میلاو شوی پیغمبر ورسه نه دی میلاو شوی قرآن یې نه دی لیدلی په ده نه هم الله تعالی تپوس کوي سوال لازم قرآن کې راځي چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا چې موږ خدا وخت پورې چاله سزا نه ورکو چې موږ یو رسول لا لېږلی نو رسول خو نه دی راغلی څنګه ته سزا میلاویږي په دې وجه باندې بعضې علما د امام صاحب دې خبره ته ډېره کمزوري خبره و چې دا کمزوري ده څنګه د هغه نه تپوس کېږي جواب دا دی چې امام صاحب دا نه دی ویل چې د مونځ او اودس تپوس به دې کوي د فرعیاتو تپوس به دې کوي وایي دومره تپوس به دې کم از کم کېږي چې تا خو په دې باندې چېرته سوچ کړی و که نه چې تا به په خپله باندې چېرته ځان له چای نه وپخ کړی چای به نه میلاوېدو روټۍ به دې نه وپخ کړی روټۍ به نه میلاوېدله یا ته به په رزق پسې تلی نه وې نو تا ته به رزق نه میلاوېدو نو دومره سوچ په کار و چېره دا کار په خپله باندې نه کېږي بلکې دا انور هم څوک راخېژئ دا ځمکه هم چا پیدا کړې ده دا اسمان هم چا پیدا کړی دی نو په دې خالق باندې به تا چېرته سوچ و بیر کړی وی دقه تپوس به ته الله تعالی قیامت پر ورځ باندې کوي د دې سره سره چې کوم ګڼ دلایل دي نو هغه دا دي امام شافعي رحمه الله فرمایي امام شافعي صاحب وایي د الله رب العالمین د خالقیت او د ربوبیت ډېر ګڼ دلایل دي او په عقل باندې دا معلومیږي مثال یې ویلی دی وایي که دا انسانان دي توت ته سوچ وکړي توت ته توت دی پاڼې ته دا چې ګډې بیزي وخوري پچې دي جوړ شي چې غوا یې وخوري د هغې نه ګوشان جوړ شي انسانان یې وخوري د هغې نه ګندګي جوړه شي د دې سره سره چې د ریخم او چینجۍ وخوري د هغې نه ریخم جوړ شي او چې د شهد او مچۍ وخوري د هغې نه شهد جوړ شي دې نه معلومه دا شوه چې دا صفتونه پکې چا چولی دي دا الله دی نو که موږ ته چا نه وی ویلی بیا موږ ته پته لګېدلی وی چې الله تعالی شته دا امام شافعي صاحب وایي د الله تعالی په وحدانیت باندې او د الله په خالقیت باندې مشهور یو واقع بیانېږي چې هغه امام ابو حنیفه رحم الله ته منسوب ده چې امام ابو حنیفه رحم الله ویل د الله په وجود باندې یو وخت کې د یو دهري سره مناظره کړې وه وجود د الله تعالی باندې دهریان وایي چې د الله رب العالمین وجود نشته د هر څه بس زمانه تیریږي را تیریږي کله یخني کله ګرمي سو خالق نشته او د اهل سنت هم دغه مذهب دی مسلمانان دا وایي چې الله شته ویل امام ابو حنیفه صاحب یو ورځ د دغې دهري سره مناظره کېښودله چې ما او تا په دې خبره باندې بحث کوو بحث چې کله کېښودو کم ټیم چې مقرر دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه بحث له لیټ لاړو دهري مخکې راغلی دی په ظاهر کې د وعدې مخالفت دی کله چې امام صاحب لیټ لاړو هغه دهري ورته یو څو خبرې واورولې چې ته ځان ته د مسلمانانو مشر وې او ته چې زموږ په قرآن کې دا دي چې د وعدې پابندي به کوو ته خو خپله وعده هم ماته کړله په ټیم رانللې ولې امام صاحب ورته ویل چېره د کور نه کله راووتلم نو زما سره څه انتظام د سورلۍ نه و کښتۍ میشتۍ نه وه په سیند را پورې وتم نو ښه دا وشو چې هلته ونې منې ولاړې وې هغه ونې کټ شوې په خپله باندې او د هغې نه تختې جوړې شوې او بیا میخونه په هغې ولګېدل کښتۍ ترې جوړه شوله سیند ته راکوزه شوله زه په هغې کې کېناستلم او رالم نو په دې وجه باندې ناوخته شو ځکه کښتۍ جوړېږي او سیند ته راځي نو ټیم پکې لګي ول هغه ورته ویل چې دا خو لیونی شوی دی کښتۍ په خپله باندې څنګه جوړه شوله ونه څنګه په خپله باندې اره شوله امام ابو حنیفه ورته ویلو
چې دقه زما ګټه ده. ما مناظره وګټله او تا ویل څنګه؟ ویل ځکه مې وګټله چې یوه کښتۍ بغیر د ترکاڼ نه او بغیر د انجینیر نه جوړیږي، یو ونه بغیر د آرې نه کټ کیږي. خو دا ټول کائنات څنګه بغیر د صانع نه او بغیر د خالق نه جوړ شو؟ معلومه دا شوه د دې دنیا خامخا څوک خالق شته چې هغه خالق د دنیا پیدا کړې ده، او څوک رب یې شته چې هغه رب د دنیا چلی. نو د الله تعالی په وجود او د الله په صفت خالقیت باندې بېشماره نور هم ډېر دلایل دي. د دې نه علاوه یو بل غټ دلیل چې دا موږ عام او خاص ته معلوم دی، که نیک دی او که بد دی، که سړی غلا له روان دی او که سړی حج له روان دی، که سړی زنا له روان دی. خو چې کله دا په ګاډي کې ناست دی، په دې کې دا ګاډی کله اکسیډنټ کوي یا یو کندې ته ورکوشي، خلک وایي یا الله خیر، یو دم الله ته آواز کوي، یو دم الله ته آواز کوي. حتی که واده دی او دا خلک ګډېږي او په دې جنکو باندې پیسې ورخري او په دې ټکي زلزله شي، خلک وایي یا الله خیر، یا الله خیر. دقه چل کېږي. د لینن په باره کې دا راغلي، د لینن د کارل مارکس د نظریاتو چې چا تنفیذ په دې دنیا کې کړو د کمونیزم، وایي هغه به ټوله ورځ ګرځېدو او خلکو ته به ویل چې الله نشته، او دا هر څه بس دا زمانه بدلیږي را بدلیږي او الله نشته. وایي چې کله به ستړی شو او رابغې او دا به په دې کټ کې سملاستو، دا اډوکې به داسې تاو کړل، کله چې ستړی شي دا اډوکې تاوهي. د خولې نه به یو چغه وختله چې مای ګاډ مای ګاډ. نو ګاډ خو الله ته وایي، خدای ته وایي. وایي شاګردانو به ورته ویل چې یاره ته خو ټوله ورځ د دې ګاډ مخالفت کې او په خپله باندې بیا د مای ګاډ چغې وهې. ورته وایي چې دا زما مجبوري ده، زه نه غواړم زما د خولې نه دا لفظ وځي، نه غواړم او زما د خولې نه دا لفظ وځي. اوس دا بېله خبره ده چې یاره هندوانو ته بګوان وایي او څوک ته یو نوم وایي، څوک ته بل نوم وایي. خو د الله رب العالمین دا وجود چې دی نو دا د مکې مشرکانو منو. اوس هم څومره چې سیکولر خلک دی، لادین خلک دی، لادین خلک، هغه ټول لادین خلک هم د الله وجود مني، خو په څه نه څه شکل باندې مني. څوک یو شان مني، څوک بل شان. صرف دهریا ایتیست خلک چې کم دي نو هغه خلک د الله وجود نه مني. او مسله دا ده نن سبا په یونیورسټو کې خاص کر د ایتیزم او د کمونیزم د الله د وجود نه انکار تحریکونه ډېر په زور شور باندې روان دي. او د پاکستان په یونیورسټو کې باقاعده هغه خلکو ته ازادي ده، هغه لال لال ناری چې کومې والي که نه، هغه سرې سرې جنډې ورسره وي، هغه جنکۍ هلکان او د لال لال ناری والي، د هغوی هم دقه مقصد و چې دی اصل کې دا غواړي دا سرې نښې چې کومې هغوی ځان څخه ګرځي لال لال ناری وایي، دا هم دقه مقصد دی چې دی په اصل کې په دې وطن کې هم په ټول دنیا کې دی د کمونیزم نظریات غواړي. سرخه سرخه ایشیا سرخه دا ناری په هغه وخت کې والي کل چې مولانا مودودي ژوندی و، سرخه سرخه ایشیا سرخه، او دا وی زمونږ مشن موږ د سره جنډه په ټول دنیا. زما مطلب د ان پی ولا نه دي چې د دې سره جنډه اگر چې دام خې نه دي، د غریبانان خو نه دي خبر ده دینه دي ته څه پدره دا جنډه د څه شي ده. خو دا جنډې په اصل کې دا تحریک هي سره چې سرخه سرخه ایشیا سرخه دا ناری به والي، او په هغه وخت کې مولانا مودودي आवाज کړو چې سبز ہے سبز ہے ایشیا سبز دا ناری والي وا. دا موږ ان شاء الله د لا اله الا الله په دې توحید په ناره باندې شنه ساتو سو کې نشي سره کولای. خو دغه دا سورپوش به د پخواویل سورپوش او دی به دغه ناریواله د کمونیزم او دا په دې کالجونو کې نشټو کې ډېر په عروج د تحریکونه روان دي، ډېر په عروج باندې روان دي. تاسو په دشته په اسلام آباد کې په قائد اعظم یونیورسيټي کې په درس قرآن باندې پابندي ده. د اسلامي جون طلبه د لکان په درس قرآن کې پابندي ده نشي کولای. او نور هر قسمه پروګرامات، شراب نوشي مجلسونه، د غانو بجانو مجلسونه، د ګډا مجلسونه په کې ټیک ټاک دي، په دغه باندې سره پابندي ده. نو ظاهره خبره ده چې دا استادان مستادان چې کوم په یونیورسيټو کې دي ته خدا پتر چې دا کار ټیک نه دی، خو د خپل نفس او د خپل هوس نه مجبور دي او دغه تحریکونه حصہ ده او د بيدینۍ د لپاره کار شروع دی. په دې ځبانه هغه نوجوانان چې په کالجونو کې د اسلامي تحریک کار کوي، هغه نوجوانان چې درس قرآن کوي، درس حدیث کوي، اجتماعات کوي، سټډي سرکلز او دارنګ مطالعه کتابونه په خلکو باندې ګوري، دا د لوی جهاد کوي چې بده معاشره کې دا قسمه کارونه کوي. ځکه هم د ماده پرستی دور دی، د ماده پرستی او ماده پرستی په عروج باندې ده او دغه سيزونه الته نه پریدي. یا ایها الناس و انسانانو اعبدوا ربکم، عبادت وکړئ د خپل رب الذي دا اغرب خلقکم چې تاسو پیدا کړی. یو دلیل دا د الله رب العالمین دا دعوه ده چې اعبدوا ربکم. وز د دې دعوی د پر دلایل ولې موږ د الله عبادت وکړو، الله ولې د عبادت حقدار دی، او دا غي دلایل الله تعالی بیانوي. هغه دلایل کم دي. نمبر 1 الذي الله خلقکم چې تاسو پیدا کړی. دویم والذین کسان پیدا کړی دي من قبلکم چې تاسو نه کم مخکیو،
مخکې مخلوقات الله پیدا کړی دي. دریم خجی اول د دې تخلیق مقصد څه دی؟ لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتقون د الله نه ویریږئ، یا لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتقون تقوا دار شئ، تقوا د پکې راشي د الله یرا او د الله نه ویریږئ او جنت تتلو ولا جوړ شئ. دریم دلیل الذي الله هغه ذات ته جعل لكم چې پیدا کړی دي ستاسو د فائدې دپاره الارض ځمکه فراشن پرشو، الذي هغه الله جعل چې ګرځولې ده لکم ستاسو دپاره الارض ځمکه فراشن فرش وړولی شوي، فراش معنا مفروشن وړولی شوي. څلورم والسماء الله اسمان ګرځولی دی ستاسو دپاره بناءن چت، الله تعالی چت اسمان جوړ کو. نو ګوره دې چت لاندې د اسمان لاندې خلک سملي، هیڅ قسم یره نه وي، د چا کوټه نشته کلا او اسمان ته سملي او خپل خوب وکړي. نو دا څلورم دلیل شو. پنځم وانزل الله نازل کړی دی من السماء د وریځ نه ما، وانزل الله را ورولې دي من السماء د وریځ نه ما او نوبو الله د وریځ نه اوبه را ورولې دي. دا بل دلیل شو. د دې باران فایده څه ده؟ فاخرج الله را ایستلی دی به په دې باران باندې من الثمرات قسمه قسم میوې، من الثمرات من د بیان دپاره دی، من الثمرات فاخرج به الثمرات الله په میوې را ایستلی دي. ذکر د ثمرات ته د دې نه مراد جمیع فوائد الارض د ځمکې ټول فواید ته مراد دي. فاخرج الله را ایستلی به په دې باندې من الثمرات قسمه قسم میوې رزقا لكم ستاسو د خوراک دپاره، ستاسو د خوراک دپاره، لرزقکم ستاسو د خوراک دپاره د تاسو خورئ. دا دلایل الله تعالی ویلو، شپږ دلایل پنځه دلایل الله تعالی ویل. د دې دلایلو نتیجه څه ده؟ نتیجه دا ده چې داسې قسم الله دې ستاسو دومره مهربانه ذات دی. فلا تجعلوا نو مگر زوی لله د الله دپاره اندادن شریکان، د الله سره شریکان مه جوړوئ. انداد جمع د ندن ده، ند شریک ته ویلی کېږي. شریک څنګه؟ یا پیغمبر د الله سره په ذات کې شریک کول، داسې خصوص نشته، خو په صفاتو کې پیغمبر د الله سره شریک کول، په صفاتو کې مخلوق د الله سره شریک کول. هر قسم مخلوق دی که ښه دی او که بد دی د الله ته شریک کول دا انداد دي. ابن کثیر د دې آیت په تشریح کې یو حدیث راوړی دی. هغه حدیث داسې دی، وایي د نبي علیه صلات وسلام خواته یو کس ناستو او ویلو چې هذا ما شاء الله وشئت، زما دا کار به هله کېږي چې الله وغواړي، وشئت او تی وغواړي. نبي علیه صلات وسلام ته یې ویل، رسول الله ورته قار شو، اجعلتني لله ندا، تا زه د الله سره شریک جوړ کړلم؟ قل ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن، ووایه چې که الله وغوښتله زما دا کار به کېږي او چې الله نه غوښتلي زما دا کار نشي کېدلی. زمونږ په دې زمانه کې داسې قسمه یو څو الفاظ هم مشهور دي چې موږ غیر ارادي طور باندې شرکي قسمه الفاظ وایو او دا یو قسم د الله سره انداد جوړول دي. لکه یو په دې قسم کې موږ وایو که نه په الا الله مې دې قسمي، داسې وایو که نه. نو په الا الله باندې قسم خو ګناه ده. من حلف بغیر اسم الله فقد اشرکا، چا چې د الله د نوم نه بغیر په غیر الله باندې قسم وکړو نو دا مشرک دی. نو په الا الله مې دې قسمي معنا په غیر الله مې دې قسمي، الا خو د غیر په معنا دی. نو په الا الله باندې قسم کول ګناه ده، شرک دی. لہذا په الا الله به قسم نه کوي چې زما دې په الا الله، زما دې په الله قسمي، داسې وایه. یو دا شو، دا موږ نه غواړو زموږ د خولې نه وځي، موږ شاید په دې حقیقت نه یو خبر. دویم نمبر دا چې موږ د چا سره کله کاري او چا ته وایو چې دا کار ماله وکړه، موږ دوی په تا به شي او په خدای به شي، په تا به شي او په خدای به شي. دا هم شرک دی. تا تفویض الله ته وکړو او د الله سره دی دا سړی دا مخلوق دی شریک کو ورسره، نو دا هم انداد ګرځولي د الله سره. لہذا دې ځان ساتل. یا دا ده چې کله سړی ډاکټر له لاړ شي یا حکیم له لاړ شي یا یو دمګر له لاړ شي، نو وایي بس دا ډاکټر سره ښه شومه، د دې پلاني حکیم سره ښه شومه، هغه دوی راله ښه شوله. نو دا د دې علاج دا نسبت او بیا خاص کر د شفا د نسبت دا بیا د مولا ته یا د ډاکټر ته یا حکیم ته وکي، خو دا هم شرک دی. سړی به داسې وایي چې دا دوی راله الله تعالی ښه کړله، دا دم راله الله ښه کو، خو د شفا نسبت به سړی الله ته کوي، مخلوق ته به نه کوي. فلا تجعلوا لله اندادا، مگر زوی د الله د پر شریکان، وانتم تعلمون، حال در تاسو خو پوهیږئ چې لیس له ند، وانتم تعلمون بان لیس له ند، چې د الله د پر ند نشته خو پوهیږئ، نو بیا ولې ګرځوئ تاسو؟ یا وانتم تعلمون دا چې تاسو خو پوهیږئ چې د ځمکه الله جوړه کړې ده، اسمان الله جوړه کړی دی، باران الله راوري، خو پوهیږئ بیا هم غلط کار کوئ.
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. په دې مبارک آیت کې اوس یو مضمون ذکر کوي. د هر آیت یو خاص عنوان یو خاص موضوع وي. هغه موضوع هغه عنوان دا دی چې ذکر دی د تصدیق الکتاب او د تصدیق الحدیث یا تصدیق الکتاب او تصدیق الرسول، چې دا آیت د الله د کتاب او د الله د رسول د صداقت دلایل دي چې الله شته او الله تعالی پیغمبر را لګلې دی او آسمانی کتاب په نازل کړی دی. نو ذکر د صداقت الکتاب او ذکر د صداقت الرسول اب څنګه شي؟ هغه دا و چې قران کریم کله نازلې دو نو موږ ویل چې قران کې شک نشته او اهل ذی خو په شک کړی دی. نو په قران کریم باندې خلکو دا اعتراض وکړو چې دا قران دا پیغمبر کتاب دی او دا د الله کتاب نه دی. دا خبره څنګه شوې دي؟ په بخاری کې یو حدیث دی، وی نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو عیسائی ایمان راوړو. هغه عیسائی چې کله ایمان راوړو نو دا صاحب قلم ولیکلې کولو چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته خو زما ملګری شوې، ته دې څه کوو چې مالا آیاتونه لیکا. دا وراتلو نبی علیہ السلام ورته وحی ویلو د ولیکلا. څو وخت پس دا مرتد شو، واپس عیسائی شو. چې مرتد شو نو خلکو ته ویل دا آیاتونه ولا ما لیکلي دي، در پیغمبر دی، ما دا پیغمبر لما لیکلي، دا زما کتاب دی، الله کتاب نه دی. او دا خبره صحابه بروټی کوم چې ما ول لیکلي دي. او نبی علیہ السلام د دې خبره تصدیق هم کو، صحابه هم کو، عام خلکو هم کو چې دا لیکل د کړی دي. صحیح خبره خدا او چې لیکل د کړی دي خدا خو د رسول ویلي دی، الله تعالی وحی را لګلې دا. په دې وجه باندې دا خبره مشهوره شوله چې قران د الله کتاب نه دی او دا د بنده کتاب دی او دا ورته پلانې وي. بخاری دا لیکلی دی، وای دا چې کله مړ شو کنه دا سړی مردار شو. داسې وشوله چې قبر کې کله خښ شو، سبا چې کله خلک راغلل د قبر د پاسه پروت و. وای دوی وی چې دا صحابو را ایستلی، دا ځمکې نه پرېښودو ځان ته. دی چې بیا خښ کو په سبا له بنرال په دوی ورځ باندې بیا د قبر د پاسه پروت. وای دی بیا وی چې دا صحابو را ایستلی دی، دې لپاره چاره وی شرمای او خلکو ته وی چې دا د دروغ ویلو. په درېم ورځ باندې چې کله راغلل بیا د پاسه پروت وي، دی ویل چې بالکل دا خبره ټیک ده، موږ ته دروغ ویلو چې دا وحی زما ده، دا کتاب زما دی، دا پیغمبر نه دی. په دې وجه باندې دا خبره مشهوره شوله. چونکه قران کریم په باره کې الله رب العالمین خدا وعده کړی و چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قران موږ نازل کړی دی او موږ به د قران کریم حفاظت کوو. نو الله رب العالمین دوی چیلنجونه ورکړل چې که زما دا کتاب بالفرض دروغي او دا د بنده کتابي، دا تنزیل نه بلکې دا تصنیف او تالیفي، نو تاسو هم عرب یې، تاسو راولګئ او د الف لام او میم نه ما دا قران جوړ کړی دی، دغه عربي الفابیټس دي، حروف هجا دي، تاسو راولګئ او تاسو داسې کتابونه جوړ کړئ. نو الله رب العالمین دوی له 15 ځل چیلنجونه ورکړي دي. قران کریم کې 5 چیلنجونه دي، دې ځکه به دا ان شاء الله بحث وکړو، بیا به زې پسې دا راځي. سورت بنی اسرائیل تاسو راواړوئ، سورت بنی اسرائیل 15 سپاره 88 نمبر آیت کې ورایش چې الله رب العالمین دوی ته اول چیلنج ورکو چې تاسو روح قرآن راوړئ. یعنی دوی ته د ټول قرآن چیلنج میلاو شو. ټول قرآن داسې دی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، کدا پیریان و انسانان راجم شي او دوی وای چې موږ د قرآن په شانې بل قرآن جوړولې شو، نو را دی وړي لا یاتون بمثله، چرته نشي کولای دا کار، ولو کان بعضهم لبعض ظهیر، اگر کده یو بل مدد ولي ونه کی. ورته ویل پیریان انسانان راجم شي او تاسو د سیو کې چې د قران کریم په شان تاسو هم یو کتاب جوړ کړئ. خو دوی دغه چیلنج قبول نکړل شو او دوی کتاب جوړ نکو، کتاب قران جوړ نکو. دویم کله چې قران کریم دوی جوړ نکو نه په وس کې وا او دوی کله عجز ول، نو الله رب العالمین ول بیا د لسو سوراتونو چیلنج ورکو. دا به ان شاء الله تعالی راشي په سورۃ هود علیه الصلاۃ والسلام کې. سورۃ هود آیت نمبر 12-13 کې راځي چې الله رب العالمین ورته ویل کدا سه نشي کوله، نو بیا تاسو د سی وکي چې لس سوراتونه راوړی. لس سوراتونه سورۃ هود کې راځي. هغه ده الله تعالی فرمایي ام یقولون افترا، دا 13 نمبر آیت ده.
ام یقولون آیا دا خلق وای افتراو پیغمبر دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی قل وایا ورتا فاتونو تاسو راوړئ کنو بعشر سور لسورتنا مثل د قرآن پشان مفتریات د ځان نه جوړ شوي ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین لسورتنا دوی را نوړلو چې کله دا غین عاجز شول نبی الله رب العالمین چې لسورتونه کله را نوړل نو په سورۃ یونس علیه السلام کې الله رب العالمین ول بیا بل چیلنج ورکو سورۃ یونس آیت نمبر 38 کې ورازي چې تاسو د سی وکیزا د قران کریم یو آیت خو پیش کوي کنه یو آیت پیش کوي تاسو نو بیا یو آیت هم پیش نکو هغه داسې دی یو سورتو ام یقولون ایدا خلق وای افتراه پیغمبر دا قران د ځان نه جوړ کړی دی قل وای وتفاتو تاسو راوړی به سورۃ یو سورۃ مثل دی قران پشانه په فصاحت او بلاغت کې ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین دا د یو سورۃ چیلنج هم دوی قبول نکړلې شو او کله چې بیا د یو سورۃ نه معجز شو نو بیا الله رب العالمین ورله په دې سورۃ کې د یو آیت یا د سورۃ د یوې سی چیلنج ورکو هغه د سورۃ بقره آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ كَچرتا یی تاسو فی ریب پشک مما دغه کتاب نه نزلنا چمن نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتونو تاسو راوړی به سورۃ یو سورۃ مم مثله من پکې د تبعیض د پارشي نو مم مثله چاغه د دې پشانی به سورۃ یو سورۃ مم مثله د دې په مثال باندې یو سورۃ راوړی چې هغه د سورۃ یو حصہ وي هغه د سورۃ یو حصہ ځکه په مثله کې د امین د تبعیض د پارشي نو بیا بدا نیم سورۃ شي نو نیم سورۃ بیا یو آیت هم کې دی شي او دا رنګ یو سو آیتونه هم کې دی شي ولي خجی پنځم نمبر کله چې دا د دین عاجز شو د دین چې کله عاجز ول چې د قران کریم په شان فصاحت او بلاغت کې یو آیت هم پیش نکو خدا به ان شاء الله تعالی سورۃ الطور کې برازي آیت نمبر 34 سورۃ الطور 26 واسی پارا دا چې پاغه کې بیا الله رب العالمین له چیلنج ورکو چې دا د سیو کې تاسو یو سورۃ نشي راوړل نو یو حدیث یو کلمه تاسو له پیش کی یو کلمه 26 واسی پارا ده کنه 27 پارا سورۃ طور او سورۃ النجم یو بسر نږدې دي آیت نمبر 34 پاغي کې دی ام یقولون تقوله آیا دا خلق وای چې پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړی دی بل لا یؤمنون بلکې دی ایمان نه راوړي نو فلیاتون دی راوړي به حدیث یو حدیث یو کلمه یا یو آیت مثله د قران په شان ان کانوا صادقین کې دی رښتینی وي د 15 چیلنجونه الله ور کړی دي او 15 چیلنجونه کې یو چیلنج مل دی نه دی قبول کړی نو دا هغه چیلنجونه کې کوم یو سلورم نمبر چیلنج دی وَإِن كُنتُمْ كَجَرْتَئِ تَاسُو فِي رَيْبٍ فَشَكِّ مِمَّا دَغَ كِتَابْنَا نَزَّلْنَا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې دا تنزیل باب تفعیل دی او په باب تفعیل کې تدریجی نو قران کریم په تدریج باندې نازل شوی دی د نور آسمانی کتابونو سره صيغه د انزال باب افعال ذکر کیږي اگر چې قران کریم د پاره هم په یو ځای نیم کې انزال صيغه راغلی دا داغه نه مراد بیا ټول قران نزول ته اشاره ده نور په آسمانی کتابونو کې چې کله د تنزیل خبره کیږي نو په صيغه د انزال باندې وي او قران کې صيغه د تنزیل لا فرق ادا ده چې قران کریم په دریش کاله کې راغلی دی او په خوانی آسمانی کتابونه هغه جملتن واحدتن او دفعتن واحدتن نازل شوی دی ودعوا رو غړی تاسو شهداءکم شهدا د دې مراد علما دي ودعوا تاسو رو بلې شهداءکم فل عالمان یوازې نو عالمان دي تاسو سره یې کړه عالمان هم دا کار نشي کولای من دون الله او یا اعوانکم سوا د الله نه ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا دا وسو الله رب العالمین لا دغه ور کې تخویف ور کې یری چې فإن لم تفعلوا ک تاسو دا کار ونکو که تاسو دا کار ونه کړلی شو هم نکو ولن تفعلوا هرګز یې کولی هم نشئ نسو فآمنوا ایمان راوړئ بیا که جزا حذف ته فاتقوا النار د ایمان څه دی هغه د اور نه یېرېدل دي او په الله باندې ایمان راوړل دي فإن لم تفعلوا که تاسو دا کار ونه کړلی شو ولن تفعلوا هرګز یې نشئ کولی فاتقوا النار نو ویرېږئ د اور نه التي هغه اور وقودها چې خشاک د هغې وقود خشاک ته وایي چې خشاک داغه الناس انسانان دي والحجارتو کانی دي انسانانو کانی داغه خشاک دي انسانانو نه خو پته لګي چې الناس کې لبلام احدی دي
خاص قسم انسانان ته مراد دي هغه خاص انسانان کفار دي. خود الحجارتون سم مراد ده نو د حجارتون معنا قبل پرز عام کانی وشي نو په دې باندې بیا اعتراض راځي چې عام کانو څه ګناه کړی دی چې دا په اور باندې الله تعالی سوځي. نو جواب دا دی چې د حجارې نه هغه کانی مراد دي چې هغه اصنام او آثام او انداد دي د کانو نه چا بوتان جوړ کړی دي او هغه د سجده لګیدل دا به ورسره په دې باندې بیا اعتراض راځي چې دا خو د کانو نه ویلي چې زمونږ نه خدایان جوړ کړي. د هغې وجه دا ده چې لیحون علیهم معبودهم د دې دپاره چې په دې باندې خپل معبود سپک کړي چې پته ورته ولګي چې موږ خو ګوره د کاڼ عبادت کوو او نن زموږ سره په دې جهنم کې پراته دي. نو دا شوه. او دویم تفسیر په دې کې دا دی چې د دې حجارتون نه هغه کاڼې نه دي مراد کم چې زموږ دا کاڼې دي د دې نه مراد اصل کې ګوګل دي ګوګل رانزړه دي کبریت ورته ویلی شوی دی. دا هغه کاڼې دي چې دا بوی هم ډېر څښا کوي او د دې لوګی هم ډېر خطرناک دی او اور هم ډېر زیات کوي. نو دا به الله تعالی د دې سره په دې اور کې ور واچوي د دې دپاره چې دا اور ګرم شي. اعاذنا الله منها الله دې موږ ټول د دې نه وساتي. اعدت للکافرین تیار شوی د لپاره د کفارو. اعدت صيغه د ماضي ده. د دې ځای نه اهل سنت والجماعت دا عقیده اخلي چې الجنة والنار مخلوقتان جنت او جهنم د مخکې نه تیار دي. دا سینه دي چې جنت او جهنم به الله ورسته پیدا کوي. الله چې څومره کائنات پیدا کړي دي دغه کائنات دي. غټې غټې سیارې دا خو ساينس هم وایي که نه چې غټې غټې سیارې شته او دا ټولې سیارې د نور نه غیر چاپېره چورلې تاویږي او په دې سیارو کې د ځمکه د نور نه په 360 ورځو کې یا په 365 ورځو کې یو چکر پوره کوي. داسې قسمه سیارې شته د پلوټو په نوم باندې یو سیاره ده چې هغه په 240 شمسي کالو کې د نور نه غیر چاپېره خپل چکر پوره کوي. دومره غټې غټې سیارې شته. او اوس هغه د سپوږمۍ باندې خلک کوشش کوي چې هغه په ځمکه باندې بوج راشي نو خلک یې سپوږمۍ ته خېږو. سپوږمۍ کې هم سړی وي پاتې کېدی شي. نو چې دا ساينس ومنله چې یاره اوس هم داسې شته. تاسو د دې کائنات دا کومه نقشه چې عام طور باندې که نه په دې د ګلیکسي ده د تاسو وګورئ که نه چېرته نو په دې کې دا سړی ګوري نو دا ځمکه پکې یو ټاک ښکاري وایي دا ځمکه ده. لکه د اسمان ته چې ګوري په دې اسمان کې یو ستوری تا ته ښکاري چې دقه شانې ورکوټې پکې ځمکه ښکاره کړي. دا دومره غټ کائنات دی. په دې کائناتو کې جنت او جهنم الله د مخکې نه جوړ کړي. الله به د اعمالو په بنیاد باندې د ایمان په بنیاد باندې موږ له هغې کې حصې راکوي حصې او ډېره کلاو دنیا ده. دغه نقشه چې کله سړی وویني نو بیا په دې قرآن نور یقین پیدا شي چې د دنیا کې هغه د خلکو دومره ادراک کړی دی. نو الله رب العالمین خو په دې قادر دی چې داسې به وکړي څنګه حدیث کې راځي یو ادنا جنت له الله تعالی دې دنیا لس ګنا غټ جنت ورکوي. الله تعالی په دې باندې بالکل قادر دی. اعدت للکافرین دا د کفارو دپاره تیار شوی دی. البته د اهل الاعتزال او د معتزلو مذهب دا دی چې جنت او جهنم تیار نه دي بلکې دا به وروسته تیارېږي چې کله مرګ راشي او ټول انسانان ختم شي او د هغې نه وروسته بیا الله رب العالمین کله جنت او جهنم ته خلک بوتل غواړي نو په هغه وخت کې به بیا پیدا کړي. خو د اهل سنتو مذهب دا دی چې دا د مخکې نه پیدا دي. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یو خبره پکې صرف پاتې شوله چې دا د کفارو دپاره تیار دی. معلومیږي خدا چې مسلمانان جهنم ته به نه ځي. جواب دا دی چې د دې مطلب دا دی چې همیشه دپاره تیار دي د کفارو دپاره او هر چې مسلمانان دي نو هغوی به جنت ته خامخه ځي خو یا په دخول اولی سره یا په دخول ابدي سره. دخول ابدي باندې به ټول مسلمانان جنت ته ځي. البته په اول کې به د جهنم په اور باندې پاکوي او بېشمار احادیث په هغې باندې دال دي چې شته دی په دې کې. دې ته تخویف ویلی کېږي. قرآن کریم چې کومه د ابلاغ طریقه ده چې کله خلک ویری نو بیا یې داسې یرندو کې نه ساتي بیا ورته زیری ورکوي. په دې وجه باندې داعي ته چل ښیي چې ته به ټول عمر سختې سختې مسلې هم نه کوې او ټول عمر به پستې پستې او دارنګې د خوشحالۍ خبرې هم نه کوې. کله به سختې خبرې کوې او کله به نرمې خبرې کوې. کله بشارت کله انذار کله تخویف کله مثال کله قصص. په دې طریقه باندې به سړی د دعوت کار کوي او په دغه طریقه باندې قرآن دا کار کړی دی. نو اوس دلته فوراً ورسره زیری دی. او کله چې هم تاسو په قرآن کې د تخویف مضمون ووینئ او د انذار مضمون ووینئ نو فوراً په دې بیا بشارت او تبشیري. وبشر الذین او زیر ورکا کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی عقیده برابر ده وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي دي. نیک عمل 3 شرطونه وایي. بعضې علما 4 وایي
یو شرط ایمان دی، د مؤمن شرط د مؤمن عمل الله قبلی. دویم شرط د اتباع القرآن او د اتباع سنت، موافقت الکتاب و سنه، د قرآن و سنت برابري دوا. او دریم نمبر دی اخلاص العمل لله تعالی، چې د عمل د الله لپاره وشي. او څلورم نمبر دا دی چې د دې عمل حفاظت کول دی. بیا عمل حفاظت کول، لکه من جاء بالحسنتی، چا چې د ځان سره د عمل قیامت ته راوړو نو د عمل د بربادۍ نه ساتل په شرکیاتو باندې او په کفر باندې د حفاظت کول، بیا چې سړی ځان سره بیا وساتي. دا څلور شرطونه د نیک عمل لپاره دي. نو عامل الصالحات نیک اعمال کړي دي سدي ورلا ان بشک لهم د دوی لپاره دي جنات جنتون او باغونه، د دې لپاره جنتون دي. جنات جمع ده، واحد جنتون دی، جنتون. نو جنت یو دی ګډیر دی، نو جنت یو دی، جنت یو دی. البته داغه اته دروازې دي، په دغه دروازو باندې داغه نبیات تعبیر کیږي په جنات باندې. نو ان لهم جنات معنا د دوی لپاره اته جنتون دي. نو اته جنتون په معنا دا ده چې یو جنت ته او داغه اته دروازې دي. ابن کثیر لیکلی دي الجنه کالقلعه ولها 8 ابواب. جنت مثال د هغه قلعه ده چې داغه اته دروازې، دا معنا شو. قرآن کریم کې د جنت 12 نمونه راغلي دي. قرآن کریم کې یو دا دی چې جنت لکه دا جنات جمع راغلی او جنت هم بار بار راغلی دی، جنت او جنات یو دا دی. دویم نمبر په سورۃ یونس کې راشي لهم دار السلام. نو دویم نوم د جنت دار السلام، سورۃ یونس آیت نمبر 31. دریم نمبر په سورۃ قاف کې وراشي دار الخلد، دار الخلد، سورۃ قاف آیت نمبر 34. سلورم نمبر د جنت نوم دی دار المقامه، دار المقامه سورۃ فاتر آیت نمبر 35 کې راځي دار المقامه. پنځم نمبر جنت المأوا دراتلو زه سورۃ فاتر کې ورازي آیت نمبر سورۃ فاتر آیت نمبر 35. جنت المأوا سورۃ النجم دی، سورۃ النجم، سورۃ النجم کې آیت نمبر 15. فاتر کې دار المقامه ذکر شوی دی او جنت المأوا سورۃ النجم آیت نمبر 35. شپږم نمبر جنت عدن، جنت عدن د همیشوالی، سورۃ النحل آیت نمبر 31 کې برش 31. شپږم دار الحیوان، دار الحیوان سورۃ عنکبوت آیت نمبر 64، عنکبوت آیت نمبر 64. او اتم نمبر نوم دی جنت الفردوس، جنت الفردوس النزولا، سورۃ کہف آیت نمبر 107، آیت نمبر 107. نہم نمبر جنت النعیم، جنات النعیم، سورۃ واقعہ آیت نمبر 12، جنات النعیم. لسم نمبر مقام امین، مقام امین وتویل شو د امن زه، دا به ان شاء الله رش سورۃ دخان آیت نمبر 51. او یو لسم نمبر مقعد صدق فی مقعد صدق، دا بھی انشاءاللہ راضی سورۃ قمر آیت نمبر 55 کی، قمر آیت نمبر 55. او دولسم نمبر قدم صدق، قدم صدق، سورۃ یونس آیت نمبر 2 کی بدا راضی ان لهم قدم صدق. نو دا دولس نمونه قرآن کریم کې راغلی دي. د دې مطلب دا نه دی چې دولس دي، دغه یو جنت دی. سورۃ رحمان کې براشي ولمن خاف مقامه جنتان ومن دونهما جنتان. نو دغه جنتان تسنیه ده، دې تسنیه نو دو تسنیونه خو معلومه کې سلور دي. نو دغه ځای کې علما وایي چې دا تسنیه د تکرار د پاره ده او د کثرت د پاره ده، چې لږ نه دي بلکې ډیر دي. دې معنا ده ان لهم جنات، بشک دي د پاره جنتونه دي، تجری چې چلیږي به من تحتها لاندې د هغې نه، لاندې د سنه. یو معنا دا ده من تحت قصورها، جمع د قصر د بنگلو لاندې، او یا من تحت اشجارها د ونو لاندې چې چلیږي به لاندې د هغې نه. علی نهار و نهرونه، کل سلور قسمه نهرونه دي جنت کې. دا به انشاءالله سورۃ محمد کې راځي 15 نمبر آیتو، سورۃ محمد صلی الله علیه وسلم کې را روان دي. سورۃ محمد او آیت نمبر 15 پاکی دا راغلی دی مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها انهار من ماء غير آس یو دوبو وانهار من لبن لم يتغير طعامه د پيو وانهار من خمر لذة للشاربين د شراب وانهار من عسل مصفى او نیرونا د شهدو چې دا پاک پاکی دا سلور قسمه نیرونا په جنت کې الله رب العالمین مسلمانانو ته بیاي او جنتیان بداغې نه استفاده کوي. کلما ارکلا رزقو چې دي تورکل شي منها د دینا د سنا د جنتونو نه منها کې حازم الجنات تراجه دي یا د انهارنا من ثمرة میوه که حازم انهارو تراجه شي نو پنیر کې میوه سکه یخي به پرتی او یا دا معنا هادي جناتو تراجه دي رزقا رزق دا رزقا یا مفعول مطلق د رزقو د پاره دی کلما رزقو منها من ثمرة رزقا دې سزان لمانا بیان کومنګ کلما رزقو رزقا منها من ثمرة بشي او دویم دا دی چې دا مفعول له دی په معنا د للرزق للاكل کلما هر کلا رزقو چې دې دور کړی شي منها ردی جنتنا من ثمرة میوه رزقا د خوراک د پاره او که مفعول مطلق شي نو په تور د رزق باندې قالوا دی بوي هذا الذي دا اغا میوه دی رزقنا چې موږ ته ملاو شي من قبل مخکې راته ملاو شي مخکې کله ملاو شوی دی دا او د مخکې د ملاوېدو یو معنی خدا دا چې دا میوه به بار بار ملاويږي سار ماخام دا هم د سار ملاو دي نو دا مطلب د اعتراض په تور باندې به وي چې دا هم سار خوړلې دي نو الله به چودو به متشابه دا پرنګ یو شان دي خو خوندونه بدل دي نو دا جواب شو. دویم نمبر دا ده دویم نمبر چې رزقنا من قبل دا معنا دا چې من قبل نه معنا مراد دنیا دا دنیا کې موږ ته ملاو شوی دا خو دنیا کې موږ لیدلې وي او حدیث کرازي چې ما لا عین رأت د جنت شی د سترګو نه لیدلې دا موږ لیدلې دي الله به تو چې دا رنګ یو شان ترې خوندونه بدل دا اعتراض به ختم شي. او د امام قرطبي معنا کړل دا چې رزقنا من قبل دا معنا دا وعدنا به في الدنيا وعدنا رزقنا په معنا دا وعدنا من قبل معنا في الدنيا د دې شی زمونږ په دنیا کې وعده شوی و چې دا ملاويږي بالکل د الله وعده رښتیا وختله او موږ له راکړل ووتو دې تبور کړل شي به دا متشابهن پرنګ یو شانی ووتو دې تبور کړل شي به دا هر یو شی جدا هر میوه متشابهن فی اللون چې یو شان به پرنګ کې متشابهن فی اللون رنگونه به یو شانی او دا غي خوندونه به جدا وي دا د خوراک لپاره ګوره انسان ته د څه ضرورت دي د کور ضرورت ورته وي د کور د لپاره جنت شو بیا په کور کې د خلکو دا شوقي چې خپل خوراکونه وي نو خپل خوراکونه به می دریم نمبر دا که خوراکونه ډیر دي خو د خزې خاون نشته او د خاون خزه نشته په کور کې واجب څوک څه کوي بیا نو الله رب العالمین به الته کې د خلکو د جوړو تنظیم به وکي جوړې د خزو لپاره سړی او د سړو لپاره خزي الله رب العالمین به د تنظیم ولوکي الله بوله الته هوري ورکي ولهم د دوی د لپاره فيها په دې جنت کې با ازواج جوړې بوي مطهرتون پاکي وي ازواج جوړې بوي دا جوړې کمی جوړې دي دا تزویج به د چا سره کیږي د دې په اړه کې صحیح خبره ده چې په جنت کې دوه قسمه بیبيان دي یو هغه بیبيان دي چې هغه په دنیا کې د هغه سره د چا نکاح شوی دا هغه بیبيان دي او دویم نمبر هغه دي بیبيان دي چې هغه سره په جنت کې واده کیږي هغه ته حور ویل کیږي نو یو د دنیا خزي دي او دویم نمبر الله رب العالمین په آخرت کې ورله حور پیدا کوي او دغه حور تذکرہ په قرآنی کریم کې بار بار شوی د ځای په ځای باندې شوی دا اگر چې بعضی متجددین لکه نن سبا جاوید احمد غامدی سے هغه دا خبره کوي چې حور خو جمع د حورا ده او حورا سره او خيسته خزه ته وي دا مطلب نه چې التبا سزان لخزه ملاويږي خو مطلب دا دی چې التبا د دنیا دا خزه به الله جنت ته بوزي د دنیا سړی به الله جنت ته بوزي نو دا خزه به الله تعالی خيسته کی بیا دا متجددین دا د حور اړو قائل ندي وي نشته جنت کی حوري حالن کې قرآنی کریم کې بشمار زګونو کې راغلي دي چې جنت کې به الله رب العالمین حوري ول ورکي لہذا د دې ازواج نه مراد د جنت حوري ته مراد دي نو زنانو د پاره به الله ناری نه ورکي او ناری نو له الله تعالی زنانه ورکي نه کوي کار نه کوي کوم دی
चार्ज के मनो खोगे को सो लगे दल का संगा